يستكبرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا ابتغيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر لربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. सूरत अल-आराफ की द्रे मसले बयानीगी द दावे बतौर यौ तसल्ली जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ता हर मुबल्लिग़ ता द्वेम तरगीब इला इत्तिबाए मा उन्ज़िला और द्रेम इस्बात द तौहीद और रद्द शिर्क पदी द्रेवाणो मसाइल वाक़यात ज़िक्र कीगी। अवला मसला ची तसल्ली दा पदी बांदे वाक़या द हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ददी ज़ैन शुरू कीगी आयत नंबर 103 यौसल द्रेम नंबर आयत तसल्ले द पार तफसीली वाक़या द मूसा अलैहिस्सलाम अवलने आयत बतौर बरात इस्तिहलाल दे पदी के खुलासा द टोली वाक़ई बयानी की सुम्मा बासना मिन बादिहिम मूसा ब्याउली गमंगा पस ददी पैगम्बरानोना मूसा अलैहिस्सलाम बिआयातिना बखबुल आयतुनु सरा फ़िरऔन ता उदागड्डलेता मलइही सरदारान वज़ीरान द फ़िरऔन फ़ज़लमू बिहा नुदी ज़ियातेउ को पदी आयतुनु दा अल्लाह मखी नहम नंबर आयत की वीलू तावानियान आगा खलक दी चागईद आमालु तल स्पकिशी बिमा कानू बि आयातिना यज़लिमून दा तावानियान फ़िरौनियान फ़ज़लमू बिहा दा अल्लाह पायतुनु ज़ुल्म कड़ो फंजुर कैफ कान आक़िबतुल मुफ़सिदीन नु तो गोरा सरंगे व अंजाम द फसादियान ज़लमू बिहा इमाम नसफ़ी कफ़रू बिहा कुफ़र कड़ो पदी आयतुनु दा अल्लाह या इजराद ज़ुल्म ज़ैद कुफ़र उशवाल लिअन्नहुमा मिन वादिन वाहिदिन नसफ़ी हुई अजर ज़ुल्म मकान अल-कुफ़्र लिअन्नहुमा मिन वादिन वाहिदिन और या मफ़ूल हज़फ़ दे फ़ज़लमुन्नासा बिहा ज़ुल्म को पखल को बांदी द वजिद आयतुनु दा अल्लाह चिचा दा अल्लाह आयतुना व मनल दे फ़िरौनियानो बपागी ज़ुल्म का हज़फ़ द मफ़ऊल ज़लमुन्नासा बिहा न तो गोरा सरंगी व अंजाम द फसादियानो वो फरमाइल मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौना यकीनन ज़ेमा रसूल द तरफ़ा दरब द मखलूक़ात हक़ीक़ुन अला हक़ीक़ुन वाजिबुन अलैया पमादा वाजिब द अल्लाह क़ूल अलल्लाहि इल्लल हक़ चिन्नबोएम पल्ला बानी मगर मुनासिब हक़ीक़ुन पमाना द लाज़िमुन औ द वाजिबुन नुफ़ार सिलमाया बनी क़द जितुकुम बिबय्यिनतिम मिन रब्बिकुम यकीनन रागले मा तासुता पदलील सरा द तरफ़ा दरबस्ता सुना नुफ़ारसिल दलत इरसाल पमाना द खुशी कवलो लेगल न वली चरतबे बोतलल खल्ली माया करतबी हुई मा तेरा खुशी का दखबल ग़ुलामैन आज़ाद का और इरसाल पमाना द खुशी कवलो तासु सूरे मरियम द्रियतियायम नंबर आयत क्यूए अरसलना शयातीना अलल काफिरीन तउज़्ज़ुहुम अज़्ज़ा
خوشی کو من شیطانان په کافرانو باندې بیا وسوسه اچي ټونګه ور کوي دی لټونګه فارسل معي بني اسرائیل خوشی کما سر بني اسرائیل یعنی اوسه پوری تا ځان له غلامان کړي دي اوسې مونږ ته پرېږده چې د الله کتاب ورته ووایو مونږ هم ووایو دي بدعتیانو ته دا قوم چې اوسه پورې ستاسو غلامانو اوسې پرېږده که نه چې دی د الله کتاب او د الله دین زده کړي راشي قرآن ته یې را پرېږدی قال نو وی فرعون کچرې ته چې راتللي کړي په معجزې نفاتی بها راوړه معجزه کچرې ته د رښتینو نه نو غرزولا موسی علیہ السلام خپل امسا ناسا پدا امسا د موسی علیہ السلام و ثعبان مبین اژدها ښکارا دلته ثعبان وی بیا بل ځای کې جان وی کأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب چرته حیت تسعا وی سورہ طه آیت نمبر 20 اور سورہ نمل آیت نمبر 10 اصل کې دا مقامات جدا جدا دي الته چې نره مارتی جوړ شوی دی نو درد الله د الله په در کې عاجزی دلته ثعبان مبین تی جوړ شوی دی دا محل د فرعون دی د فرعون په دربار کې تی غټ اژدها تاو ما ته سبقو عاجزی په درد الله کې کوا الله د دشمنانو مخ کې التکبر عند المتکبرین تواضع تکبر د متکبرین مخ ته تواضع ده طالب راشي سورۃ یوسف کې ان شاء الله یادا چې ثعبان مبین په اعتبار د جسامت او جان په اعتبار د عاجزه او پټیدون کې جیم نون کې معنا د پټوالی دا حیت تسعا داسی پھرتی وا پکې داسی چستی وا داسی تیزی وا چې تیز بتا نو پټ بشه د نظر نه بغیب شو حالانکه جسامت کې خو ثعبان یو غټ اژدها نو اصل مارو او تورو نو جانو پټ تور رنگیو او تیز بگرزیده نو حیتن تسعو ونزع یده فاذا هی بیضاء للناظرین نو راخ کا خپل لاس راخ کا موسی علیہ السلام خپل لاس پترخ کې خور نزع بیا رویست ریخ کو نو ناصافه د لاس د موسی علیہ السلام تک سپیند پارا د کتون کو نوی مالدارو د قوم د فرعون ان هذا لساحر علیم بیشک دا موسی خو خامخا جادوگر دی پویا ګور دا قول د فرعون سورہ شعراء آیت نمبر 34 کې فرعون ویلو چې دا موسی ساحر دی دلته هغه ملائ چمچی وي دا د خان د خلی نوکران اول دا وینا د فرعون ور پسې د دې چمچو دا سی کنه خان خکار لوته او د زمیدار پکور تیرې د ورته شاب وګم سروبا ساغه باتینګن پخ کړو نو بس ویر راوی وستل خان چې خوړل ډیر خوان دی ورک سړی چوږي خورا خوان کوي وير دا خډیر مزیدار دی نو هغه وزیر ور سره وی جی دا ډیر خشه دی پدې کې آیرن دی پدې کې ډیر زیات طاقت دی او دا ډیر خشه دی بل زل راغله او پاغلار تیرې دو خو موړو خو هغه زوړ خوان دی په خله کې وې سدي پخکړی دی راوړه کنه زمیدار خوشاله او چې خان خو باتینګنو صفت کړو بیا باتینګن پاخه دي نو بیا ولا روي استل یو هو تعالی بل سندي ملاویږي دغه باتینګن ار وخت پخه هغه وزیر شورو شوی جی دا ډیر خراب شعر دا ګرم دی جګر لډیر نقصان ور کوي څنګه چې د دې رنگ تور دی دا سي مزاجم تور دی دا زمیدار دی وزیر ته ګوري چې دغه باتینګنو چې ټیر تیر زل دي صفاتونه کول
نو سی دو رسپک وای کینا زد باتینګړو نوکر نیم زد خان د خلی نوکر خان چې سوی زباغه وای خان ویلو ساحر دے سورہ شعراء آیت نمبر 34 دیم وی ساحر دے دا سیاسی ورکرانو کې دا کار ډیر دے لیڈر چې سوی که خطائی که رسائی بس دا بداغی تایید کئی اغا نارا اغا لوگو بیده دا ان هذا لساحر علیم بے شک دا خامخا جادوگر دے پویا اراده لري چوبا ستا سو دزمک استاسو نا فماذا تأمرون نو صدر رائے استاسو مشور استاسو قالو دیوی ارجه دا سی ٹکے راوڑو چٹولو مشورو تا شاملو درې مشورې شوی یو مشوره داوه چې جیل کې واچوي نو ارجیح جیل کې واچوي احبسه بندی کې قیدی کې دویم د رجانه د ارجیح حمزه د ها سره بدله شوی ده نو بیا معنا امید ولا ورکه مهلت ورکه یا اطعمه اجزه وظیفه ولا ورکه س خوراک موراک پیو کې س مرات ولا ورکه دے بخشی قالون دی ارجه مهلت ورکه وظیفه ورکه جیل کې واچوي دل راو د ضرور لراو لګه بخاریو کی را جمع کون کی را بشیتا تا پہر جادوگر پویا اورال الجادوگران فرعون تا مقابلی لرالن نقالو دیوی ان لنا لاجرن ان کننا نحن الغالبین آئیوی با زمنگ دا پارسو جرت کچری شو منگا غالب دا د دنیا په لالچ د دین کار کوي دا خود د دین او د عقیده مسله خو اجر غواړي قال نام فرعون ویاو اجر بدر کوما وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ وَيَقِينًا تاسو به خامخا د نزدیکانو نه ماته به قریب یې دا خو ذلیل کړل بادشاہ ته نزدېکت خو ذلت و غریب سړی له چې لاړ شي میلمه شي خوشحاله به راځي چې مالدار له لاړ شي خپه به راځي مالدارو بادشاهانو سره نزدېکت ذلت دی چې لاړې نو اول برتیای بې غیرته نرازی گور استا پلار دی اللہ بخی ابراتا دا اجرہ بے راتا جارو کڑا چیلم بے راتا تازہ کا منگی کی بے اوبا تازہ ڈکی کڑی مانا تمو کا ستا پلارم زمانو کرن تمو کا دا کٹ لنگا بے راتا راخ کلا دا خدمتونا با دربانیو کی اوزیبا چی رازی خپا بے او چی غریب لور شی کئیس نی خپل رومیال با پخاورو کی در تواچی د منګي یخي وب په کانډول کې راوالی په عزت بدر لدر کی چې راضی تی خوشاله وي دیو یا اجرت بدر کوم انکم لمن المقربین الکفایہ کی خطیب سے روایت راوړې ده اذا رأيت العالم يخالط السلطان مخالطه كثيرا فعلم انه لص داسی مولاوینی چې بادشاہانو څخه ډیر زیرازی پوښ چې دا غل ده دا سخکار نه دی بادشاہ ته نزدېکت انکم لمن المقربین قالو نو دیوی موسی یا خو تو غرزوا خپل داو اول یا بشمنگا ول د غرزون کونا ادب یو کا او دغه سبب د ایمان وګرځید ایمان تلقیا و ایمان نکون اول من الاول و ایمان نکون نحن الملقین پدیز مفسرین ذکر کی تعدبو موسیٰ وذالک سبب ایمانہم دی ادب کو د موسیٰ علیہ السلام دا سبب د ایمان د دیو گرزی دا چی جی اول وار بستائی کا زمنگ بی قالن پھر موسیٰ علیہ السلام فرمائل القو تاسو غرزو اخپل داوا ولا وی سحر خو حرام دینو دا حرام و امرم حرام دینو پیغمبر حرامه کړي د چې ساحرینو ته د سحر امر کوي القو ګوره دا امر په سحر نه دی بلکې دا وار ورکول دی سحر خو هغه کو فرعون راوسته دی لو خدای وار ورله ورکه چې زه تاسو اول وار شه ولی که پاتې شوی معجزې نه بعد د دې سحر نه چلیده
نو بیا به ارمان په زړه پاتې شي. تاسو زړونه تش کړئ، خپل زور ښکارا کړئ، بیا به زما معجزه څرګندېږي. دا احقاق د حق په کامل طریقې سره. فلما القوا کله چې وغورځاو دی خپل داو، سحروا اعین الناس نو جادو کو پسترګو د خلکو باندې. جادو 14 قسمو ما په سوره بقره 102 نمبر آیت کې وضاحت کړو. یو قسم پدی کې مسمرزم دی، آغا نظر بندی دا. سحرو شی حقیقت نه بدلیږي خو نظر بندی وشي، شی یو اخکاری بل. سحروا اعین الناس جادو کو پسترګو د خلکو باندې. واسترهبوهم نو وی يرول دی لرا او راتللی وکړل به سحر عظیم په جادو لوی سرا. سحر خو عظیم نو، قرآن ورته عظیم ولی وی. بزعمهم یا بزعم الناس دا عظیم د دی په خیال یا د خلکو په خیال. واوحینا الی موسی ان القی عصاک وحی وکړه مونږه موسی علیہ السلام ته چې غورځوه خپل امسا. نو ناڅاپه هی تلقف ما یافکون دی امسا د موسی غړپ کړل هغه چې دی په دروغه جوړونکي. لقف وی سرعت تناول تا په یو ځل تیراول، سرعت تناول. ماوردی وی النکت والعیون کی ان المراد ها هنا سرعت ابتلاعه بالفم. مراد پدی ځای کې د تلقفونا سرعت ابتلاع دا، یعنی په یو ځل جلته سرا تیراول دی بغیر د شوند والونا. لکه باران وریږي او جمع وي او اخون سیبلا د مړی الوار اغلی لوګې ته خیجی غاخونه نه د پیشو سر تی جوړي هم دغه سي تیری دیتا وی لقف. تلقف ما یافکون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. الواقع شینی ثابت شو حق او باطل خکار شاغا چی دیو عمل کون کی. فغلبو کمزور شول پا دغزائی کی دا ساہرین وانقلبو صاغرین واپشول زلیلا. صاغرین وانقلبو کی ضمیر دی فرعونیانو تزک بیلات خود فرعونیانو ذلیل شوی. صاغرین ندی دی خو عزتمن شول په عزت دی ایمان، بلکہ دی واپس شول ذلیلا یعنی فرعونیان. یا صاغرین په معنا د شکست خوردا، کمزور، واړه، مغلوب. صاغرین چې مغلوب شول نو دای سبب د ایمان او ګرځید. والقی السحرة ساجدین اغرزول شول سحرا سجدہ کون کی اللہ تا. اللہ تا پا سجدہ شول دیوی منگا ایمان راوڑو پر رب د مخلوقات، رب د موسیٰ و د ہارون. گر عالمین کی موسیٰ و ہارون داخلو کنا. دوبارہ ولیوی چی آمنا برب العالمین بیاوی رب موسیٰ و ہارون. دا فرعون سوزی پدی نم د موسیٰ و د ہارون فرعون خپکیدہ نو سوزی چې ته خپکیږي نو چې خپشي د دین دشمن خپکول ثواب دی. ګوره بدعتي خپکول، مشرک او د قرآن مخالف خپکول دا ثواب دی، الله رضا کول دی. یادا چې آمنا برب العالمین شک پیدا کیدو. فرعون ویلو چې ز رب العالمین ما انا ربکم الاعلی. نو شکو جوڑے رب العالمین فرعون یادی نو داغی جوابیو کنا نا اے مردارتا نا یادو، رب دا موسیٰ و دا ہارون یادو. یادا سنت تا اشارہ دا چی دا رب را تا معرفی کڑے موسیٰ و ہارون دے چی چارا تا رب خودلے دے دا رب توحید و ایمان خودلے دے پا کلمہ دے ایمان کی داغنو مخلی. رب دا موسیٰ و دا ہارون دا احسان شناسو، نمک حرامنو. قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لکم. طالبانو یاد ساتے زستاسو د پارا دو استازه دعوه نکم، زما مرگری ایرون ہے خو استازان میں روئے. استازان زان نے یادو چاچی در سر احسان کڑے دے، قرآن خولے دے، دین خولے دے، خواری کڑے دا غیر نکے. تپوس بکوئے دا استازان وقت پوا
برکت بد آغا چا په علم کی د چا چې استاد سره نسبت وفای تب ګوره. بلکې دا اکثر علما ناسی تاسو په حدیثو کې لستی دي په بحث د راویانو کې دو راویان دو روایتونه راوړي دوانه د یو مرتبی وي خود یو راوی ملازمه د شیخ سره د بل نه زیاته ده د روایت مقبول دی عند المحدثین چې د ملازمه د خپل شیخ سره نسبت زیات دی. دا چې په کلونو کلونو نه بیا راشي او بیا وی ما پیجنې نو تا به زه سو پیجنم ته سو کې هو یا وګوره په سن فلان کې سن پخوان کې وی کې سن پخوان وی کې ما تا سره دوره کړې وه خنو ما ته تسه یاد اوس نو دې ملازمه د شیخ سره سبب د برکت دی فی العلم او چا چې خپل کار د دین کې د خپل شیخ نه مشوره غستې د الله تی خیر خور کړي مشوره اخلي د خپل استادانو. ربی موسی و هارون رب د موسی او د هارون. قال فرعون آمنتم به وی فرعون آیا تاسو ایمان راوړې په د باندې مخکې د دینا چې ما اجازت کړې وي تاسو ته ما د اجازت نه مخکې تاسو ایمان راوړو ایمان کې بم د فرعون نه لا اجازت پکاري ما نه دی تپوس کړي ان هذا لمکر مکرتموه فی المدینه بیشک دا تاسو تدبیر دی چې تاسو تدبیر جوړ کړو په خاریو کې پدی مصر کی مدینہ مصر کی تاسو دا تدبیر جوړ کړو دا مو مشر دی او تاسو شاگردان کشران یې دا مشر ساحر موسی دی. ګوره سم د پاکستان سیاسی دی د دې سیاسیانو استاد دی فرعون وی جنگ کی اسونه نصر بیږي چې وی بیلل نو خبره څنګه بدله کړه وی بیلل نو سوی چې دا موسی مو استاد دی او تاسو شاگردان یې دا چل ما ته جوړ کړو تاسو جنگ کی اسونه سر بی سیاست کی بیلات کی امزان پڑ نہ راولی داس تاسو راوستی تا دی او شاگردان د موسی دی بیشک دا تدبیر ستاسو دے چې تدبیر کړو دا تاسو په خاریو کې دې د پارا چوبا سے په خار کې یعنی په مدینه کې مصر کې دې د پارا چوبا سے د دې مصر نه اهل د دې نظر دې چې پوه بشه زبدر سر پوه شم سبو کې خامخا پریب کملا سنستاسو خپیستاسو عدل بدل بیا بخامخا پسولے کم تاسو ټولو لرانوی دی انا الى ربنا منقلبون دیتوی ایمان چې بد صفتونا بدل شول په خو صفتونو سوره کمزوری صفتو د دی چې مناظری لراغلی دی نوم فرعون توی ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین اجرت براکه دا سوره کچا خبره خو چې ایمان نصیب شنو سوره درانه شول فرعون ورته وی وجنم بم سوله کومم لاس په درنه پرې کوم دی وی زکا وکنه بیشکا منګه خپل رب ته واپس کیدون کیو دی ته وی ایمان او قران چې ستا بد صفاتونه بدل شي په خو صفاتونو تا دوره وکړه کنه سلوی خرزی دی تیری کړه تبرستو ګوره اوس واقعه د موسی علیہ السلام کې سلوی خرزی په کوه تور تیری دا د انقلاب د پاره کافی دی ته چې راتلینو یو شانتی اوس چیزینو بل شانتی به پکاردار چې پتا رنگ د قرآن سرګند وی ستا اخلاق بدل وی ستا معاملات بدل وی ستا کردار بدل وی ستا صفات اوچت شوی ګوره د دې صفات بدل شي ان الى ربنا منقلبون بیشک منګه خپل رب ته واپس کیدون کیو اخکاری سپه تاول استو په سوره مائده کې چې سپه لا د چانه خب چاته شیب ایثاری خو تعلیم چې ورته ملاو شنو روغ را مټ خکاری د مالک په خپو کې خو د تعلیم سره سپی خپل خوې بدل ک تب خوې بدله عادت صفت بدله وما تنقم منا دیوی تبد نہ گنی زمنگ نہ اللہ نامنا بی آیاتی ربنا مگر دا چی ایمان روڑے منگا پایتنو درب زمنگا لما جاتنا کلچ رال المنگلا یا سرگن شول منگلا درب دا آیتنا زمنگ دا جرم دے چی آمنا بی ربنا اوسم دا جرم دے رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر یاد کرتا ہے خدا کو اس زمانے میں
زمنګ دا جرم دی وناس ارزو عنا بلا جرم ولا مانا فإن كانوا قد استغنوا فإنا عنهم غنا دی زمنګ نه چې مخړولې دی او فتوی لګی جرم دا دی چې موږ د الله کتاب پرانسته دی نو ربنا افرغ علينا صبرا اے رب زمنګا راتوي کا پمنګ باندې صبر او واخله منګا تابعدار د خپل ځان نو وی مالدارو د قوم د فرعون نه دا دویمه مرحله شروع شو پس د مناظرین اوس مجادله شروع شو جګړه شروع شو وی مالدارو د قوم د فرعون نه اتذر موسی یا پریدیت موسی او قوم د د پاره چې فساد جوړ کی پزمکه کی د پریدی تعالی را و الہتک او پریدی ستا الوهیت الہتک تفسیر مدارک کی امام نصفی وی عبادتک دستا الوهیت نہ منی عبادت نہ کئی نو تدے پریدی یا الہتک فرعون دہری و بیمانا دیتا پریدی او دیستا خدای پریدی ستا خدایان پریدی د فرعون خدایان حسن بصری وی النکت والعیون کی امام ماوردی دا قول راوڑے دے چکان فرعون یعبدو و یعبدو فرعون به عبادت د س خدایانو قوم مفسرینو ذکر کړي صد چیلی په شکل کې د یو خدای او داغه عبادت به کاو خو قوم ته وی چې زما عبادت کوي نو د معبود وو چې د داغه عابد خود ځان نه د خلقو د پاره معبود جوړ کړو خلق خپل عابدین ګرځولو نو د پریدی تعالی را استا خدای یا پریدی تعالی را استا خدای نہ منی ستا عبادت نہ کئی نوی فرعون زردے چوب وجنم زامن ددی ونستحی نساهم او جوندے بپریدم زنان ددی بناتهم نوی نساهم چی دا بلویگی نو خزیبتی جوڑیگی نو زمان پکورونو کی بخدمت کئی یا دا بلویگی نو خزیبتی جوڑیگی نو دا بیہائے سبب بگرزی یا نستحی ماوردی وی النکت والعیون کی نفتشو ارحامهن فننظر ما فيها من الولد من تفتیش بکو ددی د رحمونو او ګورو با چې پدی کی الک دے ک جینې دا ک جینې نو پری بدو کال کی نو مړ بکو اوسم وير دا معلومول غواړي چې په خېټه کی الک دے ک جینې دا د دې د معلومول ساجد دے تعالی وای دا د فرعونیانو ایجاد دے د الټر ساوند پدی کې ډیره بے حیائی دا بے پردگی دا بے غیرتی دا وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ یقینا منگا د دې د پاس یو زور ور وی موسی علیہ السلام خپل قوم ته استعینوا بالله دا ادب دی امیر تا دسی سخت حالاتی دشمن وی او خطر وی نو بیا با ادب ورکه خپل مامورین ولا او ادب دا دے چې الله سره ورله تعلق جوړه دا نه چې زبرداسیو کم منګ بداسیو کې نه وای تس کولې شي کون کې خو الله دې نو استعینوا بالله امداد غواړه د الله نا واسبروا کلکشه د الله په قانون او دین باندې بشکا زمکا د الله د میراث کې ور کوي د الله چاله چې خو خشید الله د خپل بندګانو نا اور بہترین انجام د متقیانو د پاره دی دیوی تکلیف راکړې شو منګلا مخ کې د دینا چې تراغلې وی منګتا او پس د دین استا دراتلو نه مخ کې بهم زمنګ زامن علالو دا حکم ثانی دی اوس اولم علال اول خو پدی الله قادر کړي بیان دی چې اوس به زامن علالو او پس دا غنا چې ترالی منګلای موسی دا ستا د لاس نه دی شوی دا ظالم ستا دراتلو نه مخ کې دا ظلمونه کوون کیو او چې ترالی نوم دے داسی کینوی موسیٰ علیہ السلام قریب دے رب ستاسو چې حلاک بکی دشمن ستاسو ویستخلفکم فی الاردین نائبان بو گرزی تاسو لرب مصر کی پزمکہ کی نو گوری اللہ چی سرنگی تاسو عمل کوئے یقینا اونی والمنگا فرعونیان بسینین پا قحط سالے سینین قحط سالی رالا کلون شرشول بارانونا نو ونقسم من السمرات یو د کموالی د میونا خامخا چې دی نصیحت واخلی
کله چې راغلل فاذا جاءتهم الحسنه کله چې را بغې دی ته څه خوشحالي نو دی به وي دا زمونږ حق دی لنا هذه او چې کو رسید دی ته څه تکلیف نو یطیروا بموسی بیا به بدفالي نیولا په موسی علیه السلام وي دا ستا د لاسه وشو موسی ته به وي دا ستا د لاسه وشو یطیروا بموسی حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلو الطیرۃ شرک دا پچا بدفالی نیول شرک دے اور بل حدیث کے راضی مر رجات شیء من السفر فقد اشرکا چاله چی یو شی د سفر نه واپس کی دی بروتل مخی تب خر راغه وهي اردا سپیره دی واپس بکور تراله کارغه په ګس طرف والو ته وینا دا کار اوس د خیر نه دی پیشو براله مخی ته دا کار د خیر نه دی یطیر دا تیر شرک دے نبی علیہ السلام بدا کلمات وی اللہم لا طیر الا طیرکا ولا خیر الا خیرکا ولا الہ غیرکا اے اللہ چی صدی استاد طرف ندی استانا غیر بل الہ نشتا بل حدیث کی را دی اللہم لا یاتی بالحسنات الا انتا ولا يدفع السیئات الا انت ولا حول ولا قوة الا باللہ اے اللہ خوشحالی نراولی سوکم مگر تا تکلیف نرازی مگر ستا په فیصله طاقت نشته دی چا د کولو د نیکه او د اړولو د بده مگر ستا په امداد سره لا حول ولا قوت الا بل حدیث کې راځي دا دعا به ویلا اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد خدیت طیروا بموسی بدفالی بنی ولا په موسی او پاغ چاچی د سرو مرگری خبردار یقینا سزا د بدفاله د دی الله سخا لیکن اکثر د دینا نپویږي وقالو مهما امام قرطبی د خلیل ابن احمد قول ذکر کړي په دې زبان چې دا مهما اصل کې ما ماو خو په دې اول ما کې حمزه بدل کړه په ها چې تکرار را نشي هاغه چترات لل کې مونږ ته پاغي سره د سموجزینا لتسحرنا به دې د پارا چت مونږ باندې جادو کې بها پدی سره نو نه مونږه پتا باندې ایمان لرون کی ستا خبر منون کی نو فارسلنا علیهم الطوفان راولی ګمږه پدی باندې طوفان یا دوبو طوفان قرطبی ما طاف علیهم من الماء یا طاعون یا ننکوي والجراد او ملخان قاطی ملخان رالل پس چې به ورلل وی به خړل والقملا او کونی دا د ساروس پګي والزفاد او چندخان بنی اسرائیل فرعونی بچ تنور بلک فرعون خزی چندخان وبرا ټوپ کړل تنور بډاکشه لوخی کی کاسه کی به ترکاری واچول چندخان وبرا ټوپ کړل غ ترکاری به ورل خراب ودم وینا ارزه بددی وینا په لوخو کې آیات مفصلات دا نخوی دا الله د قدرت واضح نو دی ځان غټو غناو دیو قوم مجرمان کله چې واقع شپ دی باندې عذاب نو دی وی اے موسی او غواړه زمنګ د پارا دربستانه په سبب د دې چې وعده کړي د تا سره وعده کړي دا د قبل اولو د دعاګانو یا بما عهد عندک اے بعهده عندک دا الله وعده تا سره د نبوت نبی د پالا ګرانی نستاغه اوري عهد نبوت در سره کړي دي نو لئن کشفت عن الرجزا کچری تالری ک زمنګ نه تکلیف وګوروي نبی مشکل کوشا کی دی شي کړه ویاو کی دی شي خدا عقیده خود فرعونیانو وکړه لئن کشفت عن الرجزا نفهانی الله کمن کبرای کا استادی مشران فرعونیان مبارک شي دا قول د فرعونیانو دی او بیا وګوره تفسیر مفسرین وی لئن کشفت عن الرجز بدعائک دلیل مخکی دا دی چې یا موسی ادع لنا ربک موسی مشکل کشانو موسی دعا کون کې په درد مشکل کشا خو الله وکړه خدای خو چرته ځان لزای ګوري وای زبستا دا خبره ټیک ده چې موسی مشکل کشاو خو په عقیده د فرعونیانو زوایتم فرعونی چې نبی تا علی تا ولی تا مشکل کشا وای فرعونیه
لئن کشفت عنا الرجزا کچر لری دے که زمنگ نا تکلیف نو خامخا ایمان براوڑو پتا باندے نو خامخا لنرسلن معک بنی اسرائیل خوشبکو منگا تا سرا بنی اسرائیل ہر کلا چی لری که منگا ددینا دا تکلیف و عذاب تر نیٹی آغا چی دی رسیدن کیو آغیتا اذا هم ینکسون ناسا پدیو ماتا ان کی دا اللہ دا سرکڑے شو وادو فانتقمنا منهم نو بدلا واغستلا منگا ددینا نو غرق مکڑل دی لرا پا دریاب کی پا سبب ددی چی دی درو جنتیا کڑیوا زمنگ پایتونو او دی ددینا غفلت کون کی بشارت واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض او میراث کی ورک منگا دا مصر قوم آغا خلقو لا چی اغی کمزوری شو پا طرف مشرقی دا زمکی مشارق الارض یا مفعول دے دا اورثنا دا پارا مشرقی طرف د زمکی یعنی منگور لورک د زمکا د مصر و مغاربها و مغربی طرف د دی یعنی شام مغرب ته شام و مشرق ته مصر التی اغا شام بارکنا فیها چی منگ برکت چولیو پاغی کی دا برکت بکسرت الاشجار والاسمار ولانها مسکن الانبیاء بوٹی ڈیرو میوی ڈیری وی باغونا ڈیرو پا شام کے بکسرت الاشجار والاسمار یا برکت نا مراد لانہا مسکن الانبیاء دا انبیاء مسکنو کم کلی کی چی نبی وی او دا نبی وارث وی اغا کلی برکتی وی چی قرآن پا کی بیانی وتمت کلمت ربک الحسنہ پورا شوا فیصلہ دا ربستا خیستا پا بنی اسرائیلو پا سبب دا دی چی دی صبر کڑو او ہلاک کڑل منگا آغا کانا یسنعو فرعونو چیو جوڑون کے داغی فرعون او قوم داغا وما کانو یارشونو آغا چی دیو سپرون جوڑون کی درم مرحلہ تی کی تسلی دا پورے باسل منگا بنی اسرائیل دا دریاب نانو رالل دی پیو قوم یا کفونا علا اسنام اللہم چیغی من جوران پراتو پی بوتانو چی دا دیو اغا بوتان دا نیکانو خلقو شکلو نے جوڑ کڑو نو دی بنی اسرائیل وی دا دورا کمزور خلقو چی دا اللہ دا قدرتونو نمونی پخپلو سترگو لیدلی بیام دا سی دا بے غیرت خبری کئی وی دی بنی اسرائیلو اے موسیٰ و گرزوا زمنگ دا پارا یو دا سی الہ لکا دا دی چی دی آلیہا سنگ چی دا دی دا آلیہا دی خکاری ورطاو دی تو تا گڑی گی منگ لم دا سی یو الہ چی خکاری خوصی کنا قال نو فرمائل موسیٰ علیہ السلام یقیناً تاسو یو قومی جاہلان بے شک دا حلاکی دن کی دی آغا سا چی دی پاغی کی او باطل دی آغا چی دی عمل کون کی دی او فرمائل موسیٰ علیہ السلام آیا بغیر دا اللہ نزولتو مستاسو دا پارا بلیلا او دی اللہ غوروالے درکڑے تاسو تعالی العالمین پا مخلوقاتو دخپلی زمانی یاد کے چی نجات میں درکتا سلد فرعونیانونا رسول بے تاسو تا بدی بدی سزاگانی وجل بے زامن ستاسو او جوندے بے پری خودی جینا کے ستاسو وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم او پدی کار ستاسو کے امتحان استاسو درب دا طرف نلوئے یا عذابو وواعدنا موسیٰ سلاسین لیلتن وعد کڑی ومن موسیٰ علیہ السلام سرد دیش تشپو واتممناها بعشرین و پورا میکڑل دا لسو سر نورا لس سلویخ پورا میکڑل وی دیش تو وعدہ و دا لس پی زیادی ولی شوی بعضی مفسرینو ذکر کری دی وی دا دیش رزی روجاو نو دا خلین آغا دا روجی آغا خوشبوئی اطلاع بدبوئی بناو اللہ تخواخا دا مشکو دا خوشبوئی نزیاد حدیث کے رازی دا روجہ دار دا خلی خوشبوئی اللہ تخواخا وی دیش رزی روجاو آغا خوشبوئی پخلا کیوانو مسوا کیو اللہ ورطوی لس رزی نوری انیسا اللہ اعلم شیخ دوی صاحب دا خبر اوکڑا اور بیا بے فرمین اللہ اعلم اللہ خپوئی گی بس ابہیمو ما ابہمہ اللہ ورسولہ فتم میقات ربیہ 40 لیلہ نو پورا شو وقت دا ملاقات دا موسیٰ علیہ السلام دا خپل رب سارا سلویخ شپے انقلاب دا پارا دا کافی دی نفس کتاب پا سلویخ تو رزو کی ازدکی گی ہاں بیا جور علم دا پارا مطالعہ دا تفاسیر ضروری دا وقال موسیٰ لیخیو یر سلویخ رزو کی کتاب قرآن ٹول ویلی کیا و انشاءاللہ دعاگانے کوئے کنا ٹول بویلی کی
او فرمایل موسی علیہ السلام خپل رور هارون علیہ السلام تا زما نائب شاه زما په قوم کې اخلفنی فی قومی زما نائب شاه زما په قوم کې او اصلاح کوا او تابعداری مکوا د فسلاری د فسادیانو. هر کله چراغ موسی علیہ السلام زمنګ د ملاقات د پارا او خبر یو کړی د سره رب د ګور التفات د تکلم نه غیبوبت تا د تفنن وای کنه په اصطلاح د معانی کې لمیقاتنا تکلم کلمه ربه غائب شوس قال ربی ارینی انظر الیک او فرمایل موسی علیہ السلام رب زما ما تزانو خای زکتل غوالم تا ارینی ذاتکا انظر الیک مفعول ثانی حذف دے ارینی ذاتکا انظر الیک ما تو خای خپل ځان زلیدل غوالم تا قتل غوالم تا قال نو موسی علیہ السلام الله فرمایل لن ترانی دا غ انتها د محبت چې محب د محبوب دیدن غواړي نبی د الله سره مینا کوي الله ورته فرمایل لن ترانی لن تاکید د پاره چریته ما نشي لیدلې ها لیکن وګورا دی غرتا کچری ودرې د پخپل زینو زردې چې تب ماوینه کله چې تجلی وکړه تجلی ښکارواله د خپل نور کو رب د جبل تانو جعله دکا غرته چې تجلی وکړه نو وی ګرځاو دا غر زرا زرا نو پریوت موسی علیہ السلام سائقا بیهوشا دکا مانا مدکوکن زرا زرش مصدر مبنی للمفعول دے وخر موسی سائقا پریوت موسی علیہ السلام بیهوشا کله چې ہوش کې راغې نو وی فرمایل پاکی دا تعالی را الله تبت الیکا زرا گرزم تا د خپل کلام نه رجوع کوم زکه دا س ګنا نه وا چارینی انظر الیک نو توبه د ګنا نه وېست د ګنا نه وا ما وی دا خو کمال محبت چې مطالبه د محبوب د دیدن وکړه دا ګنا نه وا ها تبت الیک رجوع کوم د خپل خبرینا تا ترا گرزما خپل خبر او چې پریدم استاد دیدن او زیما اول د مومنانونا اول المؤمنین فی هذا الوقت یا من قومی دی وقت کی اول زما په ایمان دی او فرمایل الله اے موسی یقینا ما تغور کړي په خلق باندې برسالاتی په خپل پیغامات او بکلامی او په خپل کلام موسی کلیم الله دی خو تورات کلام الله نه دی ګوره کلام الله قرآن دی کم کلام چې الله د موسی سره په کوه تور کې کړه دی هغه دلته په دې قرآن کې دی ما تلک بیمینک یا موسی او کلام د موسی دا دی ذکر شوی دی تورات کتاب الله دی کلام د الله نفسی کلام ذاتی صفت د الله قرآن دی کتاب الله مخلوق وی کلام الله صفت وی نور کتابونه مخلوق و قرآن صفت د الله دی فخذ ما آتیتک نونی سا یعنی عملو کپاغ سچ ما درکڑی تالا او شد تابیدارونا شکر گزارونا یعنی تابیدارونا لیکلیو منگا د پارا پا تختو کی من کل شئین د ټول ضروری احکاماتونا کل عرفی دے ما يحتاج الیہ من الحلال والحرام روح المانی کی آلوسی ہوئی قرطبی وی مما يحتاج الیہ فی دینه اغا دین ضرورت د دین چې کم مسائل ما يحتاج الیہ مما يحتاج الیہ فی دینه اغا کل شین ورتمالی کلیو الواح کی نصیحت و د تفصیل لکل شین د ټولو اصول د دین فخذها من ورتویلو عملو کا پدی باندې بقوتن ای بقوت العمل د عمل په قوت بیا قرطبی لکی دا دی تفسیر نماد وقیل یذکر اللفظ کل تفخیما ولا یراد به التعمید کقولک دخلت السوق اشتریت کل شیء وعند فلان کل شیء ته بازار ته لاړې نو هر شی دی واغسته او فلانی سره هر شی شته نه دا کل عرفی وی دا د تعمیم په معنا نه تفخیم په معنا کل عرفی په معنا د تفخیمی په معنا د تعمیم نه وامر قومک یاخذوا باحسنها حکم کا خپل قوم ته چې عمل کوي په خپل اوامر د دي
سوریکم پخکل احکامات ددی زرد چوبا خیمتا ستکور د فاسقانو ساصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض زرد چاړو منگا عن آیاتی عن فهم آیاتی ما درته ذکر کړو موانع د علم ستایات دی لیکلی دی اغي کی یو تکبرو کنا د آیتو ساصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر حق زردے چې اړو منگا د فهم د خپل آیتونو ناغه خلق چې تکبر کوي پزمکه کې بغیر الحق نامناسبه تفسیر مظهری کی امام قاضی ثناء اللہ پانی پتیوی سامنع عن فهم القرآن و درک عجائبه د قرآن د فهم نه منع کو متکبرین او د دې د عجائبات و لطائف نه منع کو مدارک کی امام نصفی موی ساصرف عن فهم آیاتی او بیا مدارک کی نصفی د زنون مصری قول راوڑی اغوی اب اللہ ان یکرم قلوب البطالین بمکنون حکمت القرآن پدی آیت سر اللہ انکار کئی چې د باطل پرستو زړونه په ملغلرو د حکمت د قرآن نابادو ما دا تکبر کون کی باطل پرست په قرآن نه پویو ما خطیب صاحب د سفیان قول مراوڑے دے سأصرف اے سأمنعهم فهم القرآن دی د فهم د قرآن نه معنا کوم متکبرین زرد چاړو ما د فهم د خپل آیتونو ناغه خلق چې ځان غټګنی پزمکه کې نامناسبه و ان يروا كل آیه او کچریوینی هر قسمه دلیل ایمان نه وروړي په دی باندې او کچریوینی لارا د اسلام نننی سی دی لارا د تګ د اصلاح د رشد لارا باندې تگ نه کوي او کچریوینی لارا د سرکشی یتخذوه سبیلا نونی وی دی لارا د تگ بیا په مزل کوي ذالک بانهم کذبوا بیااتنا دا پدی وجہ چې یقینا دی درو جنتیا کړي دا زمون پایتونو باندې او دیو د دینان غفلت کوونکی تخویف اخروی والذین کذبوا بیااتنا وخلق چې تکذیب کو زمون پایتونو ولقاء الاخرت او په ملاقات د اخرت نو حبطت اعمالهم برباد دی عملونه د دی او بدل نه ور کړه کیږي دی تا مگر دا غس چې دی عمل کوونکی د دې د عمل بدلی دی ته ملاوي واتخذ قوم موسی من بعده دا پنځمه مرحله د تيقظ د مؤمنانو ته غافل کیږي بنا هر وخت په اراکینو به توجه ساته اونی و قوم د موسی علیہ السلام پس دتلو د موسی علیہ السلام نه د کالو د دینا عجلن سخه جسدن جو صدار له خوار چې داغي आवाजو سامری ولا دا غسرو نسخه جوړ کو سوری پکې کړو د هوا په ذریعہ به आवाज داغي نراوت الم يروا انه لا يكلمهم ايدين غوري چې یقینا داسخه خبرې نشي کولې دي سره او نشي خودلې دي تني غلارا اتخذوه دیونی و دی سخیلارا مفعول ثانی محذوف دے الہن اونی و دی سخیلارا الہ صفت دولوہیت کانو ظالمین او دی ظالم سخیب صفت دولوہیت اونی و دیو ظالمان یعنی مشرکان ولما سقط فی ایدیہم ہر کله چوغر زولیش داسخه د دی وړاندې موسی علیہ السلام راغو داسخه ورلرا واچو اورتا ورأو او دی ولیدل انهم قد ظلوا چې یقینا دی بیلار شو نو دی وی کچری رحمونه کی پمنګ باندې رب زمنګا اور بخنونه کی مونږ نو خامخا شوبه مونږه د تاوانیانو نا هر کله چې واپس موسی علی السلام خپل قوم تا غضبانا اسفا اوس دا تفصیل کئ ډک د غسین او افسوس کوونکې غصه وی حرام ده نو موسی غضبان راغله دا حرام کار دی نه چې د غصې په کار غصه نشي دا دیوال دی دا خر دی نه غصه کیږي د الله او د الله د رسول خلاف کیږي او دی وی جزاک الله دا خله دی روانه شوی غضبانا چې غصه شوی نو غضبرګ د بنی اسرائیلو تبا شو چې چرګ سره ظلم کوونکی الله تبا کړلو دی پکې فعليه وعليهم قال بسما خلفتمونی او فرمایل موسی علیہ السلام ډیر بد دی هغه چې تاسو رستو کړل من بعدی زمانہ بعد عاجلتم امر ربکم آیا تاسو تلوار کو د حکم درب تاسو نی د عذاب درب تاسو قرطبی وی
امر ربکم میعاد ربکم د رب د نیټې باندې توندی وکړه والقل الواح او کی خودل تخته وی غرزول یره وی دای بی ادبی کړي د تورات تخته تی او غرزې دی ماته شو نه بی ادبی نبی نشي کوله به اختیار تی او غرزې دل د ډېرې غصې نه سړی چې غوسه شي بیا رپیږي د موسی علیہ السلام ډیره شدیده غوسه وا لاسونو نه الواح پریوتل مسعودی لیکلی دی مروج الذهب کی فرتعد پرپیدوش فسقطت الالواح فی یده من یده فتکسرت نو د لاس ناغه تخته پریوتی نو ماته شو القل الواح واخذ براس اخیه یجره ویني و سر د خپل رور چراغ کې ضرور تی مشرم دی خو معامله خو د دین دا د توحید دا د دینی غیرت دار چې دلته اوس د مشر کشر او ضرور والے خیال نشته د سره نیولې د هارون علی السلام راکاګو هو سور غیرتی د موسی مین په توحید د الله چې خپل رور رانی ولې ویره جنگ نه دی پکارو ګوره کنه رور رانی ولې دنیا د پاره جنگیږي ځان له جنگیږي توحید او مسلې لا دین لا قران لا نه جنگیږي ویني و سر د خپل رور او راخ کې ځان تا نو فرمایل دی هارون علیہ السلام زما د مور زویا مور ورته یادی پلار نه یادی ځکه ترحم د پاره د مور په نوم د سړي زړه نرمیږي ای زما د مور زویا یقینا دی قوم ز کمزوري کړو ما ورته بیان کړو خودی ز کمزوري کړم وکادو یقتلوننی نو قریب دی چې زه وجلې قتل نه یریدا خو بیا بتاوی چې جنگ دی جوړ کو فرقت بین بنی اسرائیل سورہ طه آیت نمبر 90 ځان باندې نه یریدا خود جنگ یریدا چې موسی د دین خفه نشي ولی مخکی ورته ویلو چې اخلفنی فی قومی واصلح اصلاح کوا جنگ جوړنه کې ولا تتبع سبیل المفسدین وی بس د جنگ خبره و نور جنگ ته پاتې وستا انتظار وکتوي چې اوس وسره جنگي ګنو راځه فلا تشمت بی الاعداء مخوشاله و په ما دشمنان رور چې رور سره جنگيږي دشمن په خوشاليږي مسلمان چې د مسلمان ګریبان ته لاس واچي نو کافر په خوشاليږي فلا تشمت بی الاعداء ولا تجعلنی مال قوم الظالمین او مگر زو ما د قوم ظالمانو سرا او فرمایل موسی علیہ السلام ربا زما بخنو کماتا وی ګنای کړي وا زکه بخنه غواړي روري مشروري د وختون رانی ولې دی او راکاږي دا ګنا نه و دا دینی غیرت او کده ځان له بخنه غواړي دا ګنا و نو اولی اخی روري سو ګنا کړي و دیتا استغفار تعبدی وی لرفع الدرجات نبی د ګنا نه پاک دی استغفار تعبدی لرفع الدرجات لکه نبی علیہ السلام بفرض موز نه بعد وی الله اکبر استغفر الله استغفر الله استغفر الله دا موز ګناو چې استغفار ور پسې وای یا روزانه ویا زلا بل حدیث کې راځي سلسله به استغفار وی ګنا به کول نه استغفار تعبدی لرفع الدرجات من الانبیاء اے رب زما ما تبخنو کی زمارور تبخنو کی او داخل کی منگلا پر رحمت ستا کی او تی غورا درہم کون کنا حالت د مشرکان واوروس ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم بشکا خلق چینی ولے اس خیلرا په صفت د اولوہیت زرد چوبر سیدی تا غضب د طرفا درب د دینا او ذلت په ژوند د دنیا کې دنیا په ژوند کې ذلت وکذالک نجزی المفترین هم د قرنگی بدل ورکو منگا المفترین دروغ جوړونکو لا مفترین المبتدعين بدعتیان مفتریان دی کنا ابن کثیر دلتا د سفیان قول راوړ دی هذا فی کل مبتدع الى یوم القیامت دا ہر بدعتی په بارک دی تر قیامتا کذالک قائدی مستمری ته اشاره ده نجزی المفترین مبتدعین دارنگی قول دا حسن بصری قاضی سے په تفسیر مظہری کے ذکر کړي دي
چې حسن بوي ذل البدعتی ذل البدعی علی اکتافهم وان حملجت بهم البغلات وتقطقت بهم البرازین. د بدعت د ذلت ستوري د بدعتیانو په وګو بي پړقیږي. دا ستوري په وګو د بدعتیانو اگر چې د سرو زرو پانیا چولی او په ایرانی اسونو باندې سواري بیا بم بدعتی ہے کہ قومی اسمبلی ممبر دے کہ صوبائی اسمبلی ممبر دے بدعتی دے ذلیل دے. ولو حمل جد بهم البغلات وتقطقت بهم البرازین. اور بیا وی قاضی سے واللہ ہی لکل مبتدع الى یوم القیامت قسم پا اللہ دا دا ہر بدعتی دا پارا دا حکم دے تر قیامت پوری کذالک نجزی المفترین. ذلیل بی بدعتی بدعتی چری عزت من کے دینش. والذین عاملوا السیئات دا ترغیب دے توبے تا واغ خلق چی عملیو کو دا شرک بد بیائی توبو ویستلا پس دا دینا نو ایمان راوڑو یقینا ربستا پس دا دینا خام خواب خون کے دے رحم کون کے دے. ولما سکتا اے سکانا مدارک کی امام نصیفی کلچی لاڑا یعنی دباو شوا د موسی علیہ السلام نہ غوسا لک پزیش نو اخذ الالواح راوچتی کړل تخته. علماء وی په غوسه کې به درس نه کې په غوسه کې به تقریر نه کې په غوسه کې به فتوا نه ورکې په غوسه کې به قضاوت نه کې فیصله په غوسه کې به نه کې چې غوسه لاړه نو اخذ الالواح اوسی تخت راواغستلی وفی نسختها هدن او د دې په لیک کې هدایت او رحمت دا خلقو د پارا چې هغه یو د خپل رب نه يرهبون یریدون کې رهب هغه یری ته وی چې پکې مینم وی. او شپږمه مرحله واختار موسی قومه 70 رجلا لمیقاتنا داغه مطالبه و سوره بقره کې ذکر شوی دی وی لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا نو رازے چیزو اللہ ہی نین نو ہری قبیلین شپک شپک کسان دی دعا دخپلی قبیلین دا دین علاوہ 70 رجولا او دی سارا یعنی موسیٰ علیہ السلام و حارون علیہ السلام سر دعا ویاو ورکڑل موسیٰ علیہ السلام دخپل قوم ناویاتنا سڑی زمان دا ملاقات دا پارا نو ہر کلا چونی والدی لرا رجفی زلزلی نو فرمائل موسیٰ علیہ السلام رب زمان کچرستا خوخوے نو تا به حلاک کړي دا ټول مخکې د دینا او زبدیم حلاک کړي ته قادری زبدیم مړ کړي خوس د دې جواب بز قوم لسور کوما تهلیکونا بما فعل السفهاء منا آیت هلاکه په سبب د دې چې کار کړي دی به وقفانو زمنګنا هغه سبي وقفانو سکار او خبره کړي دا داغي د وجې نه موږ هلاکه نه دا مگر امتحان ستا گمراہ کے پریدی پدی سر چال چستا خوخشی و ہدایت ورکے چال چستا خوخشی تو مرگرے زمنگے نو بخنو کمنگتا و رحم کا پمنگ باندیو تے غرا درحم کون کنا فاغفر لنا زان لبخن غواڑی تعبدن اور جمع متکلم دے بخن دی قوم د پارا غواڑی زکا دی لدا گناوا چی دی مطالبہ کڑی وارن اللہ جہرتن دا گناہ و بیزای سوال و مطالبہ گناہ و کن. وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً و مقرر کا زمانگ دا پارا پدی دنیا کی جوان دنیا کی حسنتاً توان دنے کے او پا آخرت کی بدلہ دنے کے یقیناً منگا راگر زوتا تا اللہ ورطو فرمائل زما عذاب اصیبو بیہی من اشا زرسو مدا عذاب چالچ زما خوخشی و رحمت زما فراخ دے ہر یو سیستا زردے چی خاص بکم دی لرا پا آخرت کے للذین یتقون فساکتبها دا رحمت دنیا کی وسعت کل شیئن دے خو خاص بکم مقرر بکم پا آخرت کی دا آغا خلقو دا پارا یتقونا چی یریگی زمانہ مناہیات و نزان بچ گئی اور ورکی زکاة چونکہ صورت مکی دے نو زکاة نا مراد مطلق تطہیر پاکی دا زڑا کار کئی دا زڑا دا پاکے اور دی زمان پایتنو بانی ایمان لرن کی الذین یتبعون الرسول النبی الامیہ ترغیب اتباع دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آغا خلق دی چی تابداری کئی دا رسول لے گلے شوی نبی خبر ورکون کی امی پاک باز امی
منصوب بسوء څنګه چې د مور پاک پیداو نو داسې ټول عمرې پاک د ګناهونو نو یا امی مکی تی مراد دے منصوب بسوء القرآ مکی ته وي نو نبی امی یعنی مکی منصوب بسوء القرآ یا امی نالستے ان پڑھ بنوائے نالستے وایا نالستے یعنی چانے لستل ندی کڑی ہاں دیر لوی پویا و علم لرون کے ہو مخلوق کے سوک استاز نو امی او امی چی دا عام خلق په صفت کی راشی نو مانا ان پڑھ نا پویا جاہل الذي اغ پیغمبر یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراۃ چلی مندلو دی اغلرا لیکل شوی دی سخا په تورات او په انجیل کې او حکم کوي دی تپاغ کارونو چې موجود وي په شریعت کې او معنا کوي دی دا کارونو نا چې نه موجود په شریعت کې منکر ناشنا معاصی نه وي منکر وي اوس دا مساله چې رسول او امي کې څه فرق دی نو رسول هغه دی چې نوې شریعت وي او نبی هغه دی چې په زوړ شریعت راغلی عبدالشکور سالمی هغه تمهید کې وایي داسې نه ده ولی قرآن اسماعیل علیہ السلام په باره کې وی رسولو هغه نوې شریعت نه راوړی فرق اصل کې دا دی رسول الشی چې کله کار د نبوت شروع کی او نبی د نبوت د نبی ذاتی صفت ده کار نبوت شروع کړي ده نبی ده چې نه ده شروع کړي اعلان نبوت نمخ کم نبی ده لکه عیسی علیہ السلام په زانګو کې وجعلنی نبیا سورہ مریم کې تاولست نو نبی ذاتن وی رسول صفتن وی چې کله کار شروع کی د نبوت ويحل لهم الطيبات اور روا کوي دی لا پاکیزا او حرامي پدی باندې پلیت په حرامي د وینا بول د ما یوکل لحمه روا ده دا بول پلیت دے که پاک دے نبی خوراغلے دی د پاره چې پلیت حرام کی دا وی پاک دے نه پاک دے دا امتیازم پاکی دی خواه یحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اسرهم او کی دی دینا بوجونا دا دی یعنی دا معاشری دا رسمون بوجونا والاغلال اللتی کانت علیہم و توقونا آغا چیو پا دی باندے توقونا دا دی پا سٹونو کی یا تی مراد سخت سزاگانی دی دنیا کی بے ورلور کولے خپل بچی بے قتلول جینکے بے خخولی دا دیر سخت جوان دو دا دی نبی راغی اغا اغلال تی لری کل او یا مراد دا دینا اغلال نا مراد اغا بوجونا توقونا دا ذلت دا دی اللتی کانت علیہم آغا چیو پا دی باندی نو آغا خلق چی ایمان راوڑو پا دی پیغمبر باندی وعزروه و تعظیمو کو دا پیغمبر ونصروه اور امدادیو کو دا پیغمبر ایمان پیراړو تعظیم وکاو امداد ور سره وکړي یعنی داغه میشن مخ پوړان دی بوته وتبع النور الذي او تابعداري وکړه د نور آغا چې نازل شوه د سرا معه انزل معه آغا نور چې نازل شوه دی په د باندې معه مع اتباع النبي والعمل بسنته مدارک امام نصفی حنفی تابیداری اکڑا داغا نور چی د سراو یعنی د قرآن تابیداریم کئی نو معاہو مع اتباع النبی د قرآن تابیداری سر د اتباع د نبی کئی او عمل پا سنت د نبی کئی دا یو تفسیرو یا مع د اتبعو سر متعلق دے او یا مع د نبوتی وهو القرآن سر متعلق دے دا دوان توجیحات نصفی کڑی چې تابعداری د قرآن کوي معه سره د تابعداري د نبی علیہ السلام نو دا سپیړه په مخ د منکرین حدیث وا یا تابعداری د قرآن کوي سره د نبی علیہ السلام دا کسان هم دی کامیاب تورته وای خلقو یا ایها الناس د نبی علیہ السلام په خصوصیاتو کې یو خصوصیت داو چې ټولو خلقو لر نبی پیغمبر
او خلق یقینا ز رسول د الله ما تاسو ټول لا اغه ذات د طرفه چې داغه په اختیار کې دي اختیارات د اسمانونو د زمکو نشتره بل الہ مگر یو الله ژوندې کول او مړه کول کوي نو ایمان راوړې په الله اور پر رسول د الله نبی امی باندې الذي اغا چې ایمان لري په الله او په فیصلو د الله وتبعوه اور تابعداریو کې د رسول دوباره وای خطیب سے وای وتبعوه اے فی کل ما یاتی ویذر هر هغه سچ نبی علیہ السلام پر راتلل کړي دي اور نبی علیہ السلام تاسو تپریخی دی تاسو داغی تابدار شے لعلکم تهتدون خامخا چې تاسو ہدایت مومئے انحصار د ہدایت پہ اتباع د رسول اللہ پوری وشو بل زی ہدایت نشت بدعتیان زکا گمراہان دی چې اتباع نہ کئی ابتدا کئی دفع د وهم ومن قوم موسی امتن پدی کی چا بیان د حق نو کړي او د قوم د موسی علیہ السلام نه یو ټولګه چې بیان به کو په حق و به یعدلون پدی حق به خلق برابر ولا پدی حق به خلق برابر نو تقسیم کړیو مونږه دا بنی اسرائیل په 1200 قبیلو باندې اممن اسباتن قومنا اممن قبیله دا بیان دی د اسباتن عطف بیانی دی تفسیری اممن دا قومنا قبیله وی 12 او وحی کړي و مونږه موسی علیہ السلام تا از استسقاه کله چوب غخته د دنا قوم د نو مونږ وحی ورته کړي وا چې وها په خپل امسا سره غټا فم بجسد فاتفری په محذوف فضربها نو وی والا دا غټا نو راوټو کې دی د دې غټینا 12 چینه فم بجسد سورہ بقرہ کې فن فجرت یلت نعمت دلت تفصیلی واقعہ دا قد علم كل ناس مشربهم یقینا پی جندری وا هر یو ډلې ګودر خپل نو الله ورته ویلو خره د پاکیزه واغنا چې موږ رزق درکړې تاسو لا زیاتې نو کړې موږ په دی باندې لیکن دیو په ځانونو زیاتې کونکي یا ما ظلموا علینا دی زیاتې نو کړې په موږ باندې لیکن دیو په خپل ځانونو باندې ظلم کونکي موږ له څه نقصان ځان له تاوان کړ کله چې ویلی شول دی ته اوسېږئ دی کلي کې او خورئ د دې نه کم ځای چې خوښئ ستاسو وقولوا حطة نو وایه کلمه د مغفرت کلمة التي تحط بها الذنوب وادخلوا الباب سجدا او دننه شئ دروازې د جومات ته یا دروازې د ښار ته په تابعدارۍ سره نو بخښنه به وکړو تاسو ته د خطاګانو ستاسو زر دی چې زیات به کړو اجر د نیکانو نو بدل کاغه خلقو چې ظلمي کړو د دینه وینا په بلی وینا سره بی داغه وینا نه چې ویلی شو دیتا نو راولېږه مونږه په دې باندې عذاب د برنا په سبب د دې چې دیو ظلم کوونکي ته لاړ شه سورې بقرې ته هلته د دې تفسیر وګوره واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر اوس آیتونه دا ثابت د واقع او تپوسو کا د دینه په باره د کلي هغه قریه د دې نوم ایلو اوس ورته عقبه داودی وی تپوسو کا د دینه دغه دا واقعه دی بنی اسرائیل د خلقو نه پټاوله د کې د دې سپکاوي ښکارې ده نو دا واقعه دی نه بیانول نو واسالهم ته تپوسو کا هغه کله چې هغه بعضی مسلې بدعتیان نه بیانې شرمیږي په نو هغه تپوس ته کوا آیا نبی علیہ السلام جنازې نه رستو دعا کړې ده مولوی سے سنتونه بعد په جمع دعا نبی علیہ السلام کړی دا مولوی صاحب دا چرته حدیث کې شتا نو کمی مسالې چې دین بیانین واسالهم ته تپوس کا هغه کله کانت حاضرت البحر چې هغه په غاړه د دریاب کله چې زیاتې کړو دی په ښکار د خالق استاتیهم بدل د ما قبل اذنا کله چې راتلل بدی ته حیتانهم میان د دی یعنی میان خود دی خودی صبرونه که په ناروای حاصل کړ حق ګوره حرام د خپل قسمت نه زیات حرام خور حاصلولی نشي او په حلالو اکتفا کوونکې د قسمت نه محرومه کیږي نه حیتانهم میان د دې قسمت کی وو خو لاره د حصول د خپل قسمت حرام کړه چې په حلالو اکتفا کړي دقه د دې حیتانو دا د دې میانو
کله چې راتل بدی تا میان د دې پورس د خالد دی شرعن خکارا خکارا شین ری عین کې معنا د خکارا والی د شریعت تم شریعت سکوي چې هر مساله پکې سرګند خکارا دا ترکتکم علی ملت البیضاء لیلها کنهارها ویوم لا یثبتون پاورس دی بخالی نکو نبرات للدی تدا میان کذالک قائدی مستمره ته اشاره د قرنگی کړه چې یو شی د الله د طرف نه بنشي نو امتحان په طور داغي مواقع زیات شي د حرام الله امتحان کوي د قرنگی امتحان کو منګه د دې په سبب د دې چې دی ماتون کی د الله د حکمونو ویس قالت امه منهم یاد کچوي یو ډلې د دین لم تعذون قوما الله یو ډلې وي غزبرګانو خا اپنا مسلک چھوڑو نہیں اور کسی سے چھیڑو نہیں دا نظریہ واخا بس خپل عقیده مپرې ده بل چا سره غم غرض منل ولی بنلرو سوک به د پیغمبر په شان کی گستاخی کوي د سنت خلاف بکئی د قرآن خلاف بکئی شرک بکئی دے به د الله د توحید سره غرض لري قرآن سنت سره به غرض لري زبه د سره غرض نه لرم زبه سرمنو باسم کلاس می پی برشه وی غرض مل اپنا مسلک چھوڑو مت اور کسی سے چھیڑو مت نو داغ نظریہ وا اغیوی لما تعیزون قوما اللہ مہلکم ولی نصیت کوئی تاسو آغا قوم تا چی اللہ حلاکون کے داغی دے پریدار سڑے با پخپل قبر کی سملی یا عذاب بور کی دی العذاب سخت قالو دی نرانو دی داعیانو دا منکر رد کون کو دیوی دا منگ بیان چی دا حق کونو معذرتن مفول لہو دے د پاره د عذر الی ربکم استاسو رب سخا چې سوا د رب په در کې خو موږ سره عذر یا الله موږ منی کړو دی نه منع کېده دومره عذر خو پکار دی کنه موږ ولعلهم یتقون دې د پاره چې دی او یریږي د الله نه ګوره پر رد منکر کې دا دو مقصد اینو دا رد منکر به د فائدې د چا رد داغه د شرمولو په غرض مکو غرض بسی معذرتن الی ربکم یو درب په درب کی د عذر د پیش کولو په غرض چې یا الله منګ د دې د بد رد کړو الله منګ دې سره پدی کې نو شامل دویم چې دا خلق د دې منکرات نه منشي او د دې اصلاح شي لعلهم یتقون خامخا چې دې او یریږي د الله نه دا دو غرضونه نو رد منکر د فائدې او کاسی د چا د دشمنی او د شرمولو په نیتی نو دا اسی خوش کار دی فلما نسو ما ذکروا به هر کلا چې دی هیر کړل هغه سوچ نصیحت کړي شو دی ته پاغه نو نجات ور کمنګا خلق لا ينهون عن السوء نجات چاله ملاو شوی ينهون عن السوء چې منه کولا د بدن دغه ډلا یو چې منه کولا د بدن دی ته نجات ملاو شو دویمه ډلا واخذنا الذين ظلموا اونی والمنگا خلق چی ظلمی کڑو بی عذاب بیسن پا عذاب خراخ بیسن بد بما کانو یفسقون پا سبب دا دی چی دیو ماتون کی دا اللہ دا حکمونو دوی مڈالا ظلمو اغخکار دا خالی کون کی تباشو دلی خود دریوی کنا یو بیان کڑا چی نجات ملاو شو آغا چالا ینہون آنی سوئی دویم چی چا ظلم کڑو آغی پا عذاب کا کڑ شول هغه درې ماډله د زبرګانو چې خپل ګناه نه کولا خو ګناه کوونکی معنا کولم نه قرآن داغې نه ساکت شو ولې دی غلی پاتې شو نو قرآن هم تی غلی شي چې ته غلی شي الله به در نه غلی شي د الله په در کې به دې هېڅ یاد نه هېڅ شی نه دی وي دا وایي ډېر بزرګ دی نه د چا په ښو کې دی او نه د چا په بدو کې دی دا ایشیم نه دی لیس بشین دی دا نه ښه دی او نه بد دی بزرگ دی لیس بشین قرآن تی ساکت شو چی دی ساکت شو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمائی چی دا آیتونو دا قرآن نه دا معلومیگی چی دا کم خلق غلی شوی دی دیم عذاب ککڑ شوی دی پا عذاب معذب شوی دی ظلموں کی دیم داخل دی ولی ظلم کا گناہ کولو توینو دا گناہ باندی غلی پاتی کی دو تم وی کرا دم ظلم دے کر
چې د الله نافرمانی کیږي او تی تماشی کې رضا په معصیت او معصیت دے کړه نو دی ګناه کولا ظالمانو دا چې د ګناه تماشی چا کولی او رد منکر نه کونو اخذنا الذين ظلموا کی دیم داخل مانا د ابن عباس رضی الله تعالی عنہما په قول دا رد منکر نه کون کیم ککړ په عذاب د الله شول نو دو عذابونو جعلنا منهم القردة والخنازير قراده د دې زبرګانو نه وی جوړ شي دا زبرګان چې دا صورت د انسانانو د الله نافرمانی خو نه کولا خو حقیقت کې حیوانات او انسانیت پکې نو قراده او خنازیر چې هغه کارې د الله نافرمانی کوله دا غي نه جوړ شي نو ظلمو کې دا دوانه داخل دي دوه ډلې دوه عذابونه پیراغلي فلما تو عما نهوا عنه هر کله چې دی نافرمانی وکړه عما نهوا عنه اتو عن الحق اتو عن الحق واتو الى ما نهوا عنه تجاوز وکړل واوړیدل د حق نه هغه طرف ته چې منع کړی شو دا غینا نو وی مونږ دی ته شادوغان ذلیلا شادوغان تی الله جوړ کړل دا اوسنی شادوغان دا غي نسل نه دی ګور یاد کا چې حکم کړو رب ستا خامخالی غم په پدی باندې تر قیامت هغه څوک چې رسی بدی تا بدی بدی سزاګانی بشک رب ستا خامخا زر حساب والا دے لسری کې لام تفرید پارو تفریق په واقع د دې ټولي واقع نه سم معلومه شو لسری او العقاب ګورستا رب زر حساب والا دے زر سزا ور کول والا دے وانه لغفور الرحیم یقینا دا الله خامخا بخون کې مهربان دے چاچی گناہ کون کی منع کول نو بچی کړل کنا غفور الرحیم شداغی د پار وقطعناهم فی الارض امما یا دو صفتونه د الله ذکر شول غفور گناہگار توبه وباسا د الله نا فرمانی پریدا نو غفور دی الله او چې پریدي خودل نو رحیم دی رحم بدر باندې کی وقطعناهم فی الارض امما او تقسیم کړي میو دی پزماکه کې پټولګو کې بازی د دین نه کانو بازی د دین ما سوا د دینو وبلوناهم بالحسنات والسیئات او امتحان میکړو د دی بالحسنات په خوشالو والسیئات او په تکلیفونو ما ویلو سوره اعراف کې برازي سیئات په معنا د تکالیف دنیاویہ دا دنیا کې امتحان د سیئاتو یعنی تکلیفونه د دنیا صد پار برات لدا کلا راحتی کلا سختی لعلهم يرجعون خامخا چې دی الله ته رجوع کی پراحت کی رجوع په شکر سره په سخت کی رجوع په صبر سره فخلف من بعدهم خلف نرست رال د دین بعد نا اهل جان نشینا خلف ګور یو خلف دی په فتحی د لام سره اهل جان نشین ته یو خلف دی په سکون د لام سره نا اهل وارث ته وي نا اهل جان نشین ورثل کتابا میراث کې واغسته د الله کتاب یاخذون عرض هذا الادنى چې اغسته سامان د دې دنیا ادنا دنیا تی وي دنی دا کنه سپکا دا یا ادنا قریبه د آخرت نا نږدې ده ويقولون او دی وی سيغفر لنا زرد چې بخنه بو شي مونتا اے پدی منډه کې تاسو پوي گئے ټکه ټکه وې ما مخ کې زما تا ته خیال دے وخت کم دے کنا او پتا سو خپکیګه ما کینی وخت چې د ماسپخین نه بعد شي خو زیات بشي خو بیا به تکرار کې خلل راځي تاسو آرام کې به خلل راځي نو په ځان تکلیف تیرو ما خو تاسو تکلیف لنه ورکوم تاسو په درس پويږئ کني روشو پويږئ دا بازی مرګري لیکل نه کوي ما پریشان کی زه مسلسل ټکه وېما او مخې ته زما نو هغه ټکه د لیکلو ایتا نه پاتیش ته ویخ کې نه کما منډه دا نو دا د مجبوره نه ده او ته خو مجبوره نه کنه ته په دې منډه کې ویخ کې نه د خوب ټیم خو درته در پرې خې ده شابلی کل کا ادنا
د دنینا په معنا د سپک دنیا سپکه د په مقابله د آخرت. ادنا د قریب نه په معنا د قریب نزدې په مقابله د بعد. بعید آخرت د دنیا په نسبت لري دی، دنیا نزدې ده ځکه دنیا ته ادنا وي. دی وی زر دی چې بخنه به وکړی شي موږ ته. و ان یاتیهم عرض مثله کچری راشي دي ته سامان په شان د دې په دنیا کې نو اخلي دی لره د دنیا ګټې نو اخلي د دین په مقابله کې دین د الله پریدي. الم یوخذ علیهم میثاقنا نو اغستلی شوی د دین وعده په کتاب کې الله یقولوا علی الله الا الحق چې نبوای دی په الله باندې مگر مناسب. ودرسوا ما فيه او دیبا لولی آغس چې پدی کې درس وی ازدکړه خودنا بار بار. لیقولوا درستا اے ممن تعلمتا نو درسوا ما فيه. والدار الاخرة خير للذين يتقون او خامخا کور د آخرت غوره دی د هغه خلکو د پاره چې یریږي د الله نه و تاسو کې عقل نشتا. والذین یمسکون بالکتاب دا دا نا اهلو د خباستونو نه بعد د اهلو صفتونه اوس بیانوي. هغه خلک چې تمسک کوي یعنی منګل لګي مضبوط نیسی. منګل لګول تمسک په موټي کې نیولو ته مضبوط نیسی کتاب لرا اور پابندی کوي د منځ. اقام الصلاة یعنی عمل په کتاب هم کوي صرف ازدکړه نه علم سرا. اقام الصلاة عملهم نو انا لا نضيع اجر المصلحین یقینا من نزایا کو اجر د نیکانو. واذ نتقنا الجبل فوقهم كانه ذلة دا د پنجاب د ماستر په مخ سپیړه وا هغه وی دا پورته شوی نو غردارا کوک شو. ولی زما عقل دا نه مني چې یو غر د یو ځای نه راوچت شي او په یو قوم باندې ودرېږي او بیا هغه قوم توبه وباسي او بیا هغه غر واپس خپل ځای له لاړ شي. هسې لږ راکوک شوی نو ستا عقل دا مني چې غر کږېږي. خو د الله قدرت وکنه نو دا قدرت نشته کږولی شي خو اوچتولی نشي. شابه وی قربان بر علم غلام جان. ویز نتقنا نتق ویلی کیږي د ویخه رالړلو راوچتولو ته. یاد کا چې پورته کړو منګه غر د دی د پاسا کانه ذلتن گویا کې دا صاحبانو سور او داسې غر په د وریځې په شانتي ولا. وظنوا دی یقینو کو ظن په قرآن کې په معنا د یقین د یقینو کو چې یقینا دا قهر واقع بهم دا را پریوتون کې دی په دی باندې یو رتق دی یو فتق دی یو نتق دی. رتق وی بندولو تا کانتا رتقا ففتقناهما تاویلی دی سورہ انبیاء کې 10 نمبر آیت. فتق وی کلاولو تا بیلولو تا او نتق وی د ویخه لړلو تا اوچتولو تا. منگ ویلو دیتا عمل کوئے پاغ سبانی چه منگ درکڑی تاسو تا بی قوتن پا مضبوط والی سرا. مضبوط والی سرا مانا ہمیشہ دا پارکلک عمل کا. دا مخ کی یمسکون بالکتاب بان قاضی سے خکل خبر کڑی دا غتزان سروڑی کا. قاضی ابو سعود وی تفسیر ابی سعود کی یمسکون بالکتاب فلم یحرفوه ولم یکتموه ولا يتخذوه مأکلا. یار سنران والله دی قبرونه د جنت د انوارات و مراکز د تمسک بالکتاب مسئله ټوله حل کړه. یمسکون بالکتاب سمانا لم یحرفوه د الله په کتاب کې تحریف نه کاو. دویم ولم یکتموه دای پټاونا سرګن به بیانو. دریم ولم یتخذوه مأکلا د خوراک ذریعہ نه ګرځول چې ختمونه دي تعویذونه دي دکانداری دا اټای دا اجاره داری دا تکسب دے نانا. تمسک بالکتاب دیتا ہوئی چی تحریف نہ کئی پٹئی نا او ذریعہ دا معاش نہ گرزی. لم یحرفوه ولم یکتموه ولم یتخذوه مأکلا. فاستمسک بالذی اوحی الیک کی دا مانا بیا ولگا
फस्तमसिक तहरीफ पके मकवा पटावे मा او د دنیا د غټلو ذریعہ مگر زوا فستمسک یمسکون بالکتاب واذا خذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم دغه وعده د عالم ارواح د ټول انسانانو الله غستو آدم علیہ السلام چې الله پیدا کا داغي د شان املانا الله دا ټول اولاد پش جسامت د سرو میګو کی پیدا کا شکل د انسانانو جسم د میګو د سرو میګو وړو وړو آدم علیہ السلام نو داغه د اولاد نه الله وعده واغستلا الست بربکما وعده ذکر کړي یاد کړئ چې اغسته ورب تاسو د بنی آدم نه من ظهورهم بدل استعمال د بنی آدم یعنی داغي د شاګانو نه پیدا کړل داغي اولاد د آدم علیہ السلام اولاد د آدم علیہ السلام د شانه داغی دا شاگان نہ داغی اولاد چلتے چلتے تر قیامت ټول انسانان اللہ پیدا کړ واشهدهم علی انفسهم گواهان کړل دی له خپل ځانونو باندې او ورته او فرمایل الست بربکم حمزه د استفهام تقریری دا آیا زنه مستاسو رب یعنی ما قالوا بلا ندی بشکت زمن رب کنعام ویلې ټول به کافران شوه بلایوی لستو بربکم تردید شو نفی پر نفی د اثبات معنی ور کوي کر منفی جمع منفی مثبت پیدا کوي کر نو قالو بلا دیوی بیشک اللہ ته زمن رب شهدنا منگا گواہی کو ان تقولو تقدیر د عبارت دے فعلنا ذالک من دا کارو کا وعده واغسل د دې ټولو نا ولی د دې د پاره چې بیاو نوای پورز د قیامت چې یقینا منګه د دې مسلې نه خبر کړی الله وعده درنا غستو یا داو نوای چې یقینا شرک کړو زمنګ مشرانو مخکې د دینا او منګه اولاد د دین بعد نوای هلاکه منګ لرا په سبب داغه چې کار کړو باطل پرستو هم د قرنګي وازی کو منګه خپل دلایل او خامخا چې دی الله ترو ګرځي واتلو علیهم نبا الذی آغا خلق و مثال چه تمسک بالکتاب نہ کئی تحریف پا کتاب کی کئی کتمان د کتاب کئی کتاب ذریعہ د معاش گرزی لکا بلعم باعورا دا ناکار مولاو د یہودو آغا پا کتاب کی تحریف کڑو کتمانی کاؤ او دا ذریعہ د معاش گرزو لیوا فتوی د موسیٰ علیہ السلام خلاف ور کڑے دی ظالم دنیا د پارا مال و متا د پارا اول کی دا نیک سړو ورستو بیا د موسی علیہ السلام خلاف د فتوی ورکړي نو قرآنی مثال ذکر کا مثال ګورا اولولا ادا د بنی اسرائیل یو مولا او مستجاب الدعوات کله چې بنی اسرائیل باندې عمالقه حمله وکړه ندته مال حاضر کا ورته وی موسی ته خیره وکا دوی نه موسی ته وسنګ خیره کو ورته دور روپای در کوي خچی روپای را کوي نو بیا خې کوم لاسی پور تکړل موسی علیہ السلام ته خیره شروع او دی خلقو ته طریقو خولا چې د موسی لخر ته زنانه مزین او دروي نو دی به مغلوب شي نو دا سبب د ذلت د بنی اسرائیل وګرځید چې هغه د خزو په دیدن مشغول شول ابن مسعود وی دا د بنی اسرائیل مولاو موسی علیہ السلام یو بادشاہ ته لیګلو چې دعوت ورلا ورکا هغه بادشاہ دل رشوت ورکا دی لاړ بېمانه داغه مرګریش بس دغه عام دی اوس قرآنی نوم نه دی اغسته ار مولا کې چې دا صفت راشي دی بس پیوي واتلو علیہم نبا الذی آتیناہو آیاتنا اولولا پدی باندې خبر داغ سڑی چی ورکڑی ورطمنگا آیاتنا علم دخپلو آیتونو علم مورلا ورکڑو فانسلخ منها نوت ددینا ایک کفر بها و اعرضا انسلاخ داما کفر بها و اعرضا فاتباہ الشیطان دپسیش شیطان حریص پسی کیگی لالچی تڑیا سڑے معرض د کتاب نہ من یعشوان ذکر الرحمن نقیز له شیطانا فهو له قرین فکان من الغاوین شدید سرکشونا نبی علیہ السلام فرمایلو ید الله علی الجماع ومن شذ شذ فی النار د حق پرستو د جماعت سره د الله امداد وی د دې ډلې نه چې څوک جدا شو نو کان من الغاوین شکن شذ فی النار
ولو شئنا لرفعناه بها او کچری خوخه زمنګا نو موږ به پورته کړو دلر بها ای بسبب عمل بها د وجی د عمل نه پدی آیتونو زمنګا ک جبری ایمان زم خو ولکنه اخلد الى الارض لیکن د ځان نه د میلانو کو زمکی پلا اخلدا ځان زمکی ته حواله کا سپکی کزان لاندې کو ثم رددنا واسفل سافل الى الارض دنیا نے تعبیر په ارض سره وکا مال او متاع روپو پیسو نه ولی قرطبی ویلی ان متاع الدنیا علی الارض د دنیا ټول متاع په زمکه باندې دی کړ نو تعبیر د ذکر د ظرف د مراد ته مظروف د مالونه د زمکی داغه ته میلان او قوت تبا هوا هو تابعداری وکړه د خپل خواهش نو فمثلو کمثل الکلب صفت د پشان د صفت د سپیده دا سی مولا تحریف د الله په کتاب کې کوي کتمان د حق کوي او تکسب کوي په دین د الله دنیا غټي نو د مثال د سپیده سپی ابن قیم 50 تشبیحات ذکر کړي چې د دې مولا او د دې سپی 50 مشابهت یو سو پکې وای دا سپی بار وخت حث کوي دا مولا بم ار وخت فریاد کوي خډیر ستیر ارسه وسی دی بو یاره بس نشته مشکلات دي تکالیف دي الله دې پویا کا من کنوز البر کتمان المصائب عن الخلق شیخ عبد القادر جیلانی روایت راوړی الفتح الربانی کې د نیکو د خزانو نه لوی خزانه دادا چې مخلوق نه خپل تکلیف پټ کا سپه مړیږي نه دا مولا مړیږي نه پورو خورته پروتي خوړی نشي دی بتی چورلیږي دی مړیږي نه ډوډۍ به اوچی کی خو طالبانو لور نه کی دیم نه مړی بل چاله نه ور کوي سپه سپینو جامو والا پسې غپ کوي دیم چې لګ سپینه جامه د چاوین دی به پسې لګیا شي کم چې غله دی دی باغه تاجی سے وي سود خور اجی سے ته وي دل ته ودرېګا اجی سے ته او عاجز طالب سپینه جامې والا عزتمن دی باغه پسې لګیای طالب دین د پارا راوته ر دې بپاغه پسې لګیای سپه سار چې پاسی نو لار بین کی چې چرته بداره کی دې چې را پاسی نو ګوري چې چرته بلوګي وي خیرات به مړې بشوي کمزه بس قاتی سپه د خزو په محفل کې خوشاليږي مولا صاحبم خزو لتاویزونه کی په خزو دمونه چی بدعتي سپه د خپل هم جنس ډیر دشمنی د بدعتیانو مولیانو په خپل میاس کې ډیره دشمنی بغض وي دا موحدین دی حق پرس الذين هم يوادون فيما بينهم ما درته د ابن جوزی په حواله درې صفاتونه د حق پرست عالمانو ذکر کړو یو پکې خپل میانس کې محبت ده سپیته چې خالی لاسو خوځینو د منډه کې ټوب کې چې سیرا تراو غرزل د په مخ کې اسی جیب وګاراو د وای چې څه شکرانه رو باسي سپه قیو کی نو بیا سټی دا بدعتي مولا چې سقات په دایره کې وي ماتا ته دربخله نو بیا پی جګړه کې واپس تیری العائد فی الهبه کالکلب یقیه ويعود فی قیه دا خپل قی سټی کا نسپه کمثل الکلب ان تحمل علیه الحس کچری بار اچے پدوانی بوج اچے نو حس حس کئی او کپری دی دلرانو هم حس حس کئی ټول عمر فریادی دی د دې قلمو پسې چینجی لګیدلی او د کدا سیخه هوا د نبونزی پخلا نو د قلمی اور کوي د سي د دې مولا بدعتي دا خېټم جهنم دی د یتیم مال پکې ډک دی کنه اور دی حس حس کوي ذالک مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا دا مثال د قوم هغه کسانو چې دروغ جنتیا یو کړه زمون پایتونو باندې اور خپل ځان فخصص القصص بیانو کا پورا بیان چې دی سوچو فکرو کی چې وای دا لار زمنګ د نقصان دا سا مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا ډیر بد مثال او صفت د قوم کسانو چې تکذیب یو کو زمنګ پایتونو باندې وانفسهم او تکذیب یو کو په خپل ځانونو باندې عطف دې کذبوا باندې وکانو یظلمون بش او یا دا جدا کلام دی وانفسهم کانو یظلمون اور په خپل ځانونو باندې دی ظلم کوونکی هغه څوک چې هدایت ورلور کی الله نو دی پنی غلار
او هغه څوک چې ګمراهۍ کې پرېږدي الله نو دا هم دی دي تاوانیان. دا څوک دي تاوانیان؟ 9 نمبر آیت بما کانوا بآیاتنا یظلمون. 9 آیت تلاړ شه کنه دا یې راوه مکه. او دا تاوان د څه څیزو؟ بتزیل انابت والقوة العقلیه. چا ویلي؟ امام رازی تفسیر کبیر کې ولقد زرانا لجهنم كثيرا من الجن والانس. اوس تنبیه امیانو ته. امیان خوشاله شول چې بدعتیان خو سپیکړل ته واوره کنه. ولقد زرانا لجهنم، او یقینا منګه پیدا کړي د جهنم د پاره ډیر د پیریانو انسانانو نه. جهنم له خو نه دی پیدا. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. سورہ زاریات 56. د الله عبادت له پیدا. خو زرانا خپل علم کیم پیدا کړي. پیدا کړي م عبادت لري چې عبادت یې اونک بندگی اونکړم جهنم لشوله. ډیر د پیریانو انسانانو نه د دې زړونو خو سوچ نه کو په دې سره د الله په کتاب کې زړه ولا الله ورکړو خو الماره د قران نشو. زړه خو د سندامو نو ستامو نو فرق سو. ستا زړه اوچت دی ځکه چې دا د قران الماره ده. خو سوچ یې اونک قران په کې ځای نه کا. ولهم عیون، د دې د پاره سترګې خو وی نه لید په دې سره حق. او د دې غوږونو خو وی نه لید په دې سره قران او حق. او دا کسان پشان د سارو دی کل انعام. دا دلیل دی د بدعتیانو چې وی امیان د خدای غویان دی ولی کل انعام. منګ به پسواره د جنت تزو. دا دغه دلیل دی. اولئک کل انعام، دا کسان پشان د زناور دی بلکې د دینم زیات بدتر دی. زناورونه بدتر دی ولی زناور مکلف نه دی او دی خو مکلف دی او بیام د الله د حکم نه مخړي. دا کسان هم دی غافله. اسرت د شرک فی الدعاء وسیله شرعی بیانی د الله د اسماء الحسنا په دعاګانو کې الله تعالی الله نمونه وسیله کوي. ولله الاسماء الحسنا، والله الذي نمونه خسته خسته. ګوره دی مخکې آیت باندې علماو د علم تقسیم کړی دی. دا بلعم باوره عالم خود د علم ضررناکو. مدارک والا وی من علم ولم يعمل به فهو كالكلب الذي ينبس. اغه سړی چې علم حاصل کا عمل پیونه کدا پشان دا غسپی دی چار وخاصص کوي. نبی علیہ السلام ویلو العلم علمان، علم فی القلب وذلك هو النافع. علم دو قسمه دی، یو د زړه علم دی دا علم نافع دی، و علم باللسان یو د جبه علم دی. ذالک حجت الله علی العبد، دا د الله دلیل دی په عبادت باندې. الله له نمونه خسته خسته دی غواړي د الله نه په وسیله د نمونو د الله. الله د نمونو په وسیله غواړي. شاملی کی لا ينبغي لاحد ان يدعو الله الا به ای باسمائه وصفاته. دعا غواړي نو د الله د نمونو په وسیله غواړي. شامی 5 جز 5 جل صفحه 280 باندې دا قول دی. دا وذر الذين يلحدون في اسمائه، او پرې دا خلق چې هغه کجوروي کوي د الله په نومونو کې کجروي کوي. يلحدون في اسمائه ابن کثیر وی سمرقندی وی بارالعلوم کې ای یشرکون فی اسمائه د الله اسماء او صفاتو کې شرک کوي. صفاتونه د الله غیر الله لور کوي. یلحدون فی اسمائه یشرکون فی اسمائه. زر دې چې بدله به ورکړی شي دی له د هغه چې دی عمل کوونکي او د هغه نه چې پیدا کړي مونږه یو ټولګی دی. یهدون بالحق، چې بیان کوي د حق. وبه یعدلون، او په دې حق خلکو لره برابرئ. والذین زجر دی اوس اور هغه خلک چې تکذیب وکړو زمونږ په آیتونو باندې زر دی چې رو رو به پورته کو بیا به سر د لاندې وغورځو. سنستدرجهم، استدراج دی ته وایي چې یو سړی بره بوزي خبره بوزي او بیا د بره نه راوغورځي. من حیث د هغه طرف نه لا یعلم، چې څومره اوچت لاړ شي او راغورځېږي هغه عمره ترمې وځي د هغه ځای نه چې دی پرې نه پوهېږي. واملی لهم، او مهلت ورکو مونږه دیله یقینا زما تدبیر دے ډیر سخت. اولم یتفکروا، آیا دی سوچ و فکر نکی پسو ما بصاحبهم من جنہ. دا اثبات د رسالتو چې نشتره په مرګري د دې باندې سلیوانتوب نه دی دا مگر يرون کې اخکارا. اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض، آیا دین ګوري په بادشاہي د اسمانونو د زمکه کې. وما خلق الله من شيء، نو پاغه سکی چې پیدا کړی دی الله د سسیزنا.
वानासा अन यकून قد اقترب اجلهم او دا چې قریبه د الله قریبه دا او قریبه د چې شي نږدې نیټه د دی فبأي حديث بعده يؤمنون په کومه یو خبره پس د خبرې د الله نه دی به ایمان راوړي دا لله الاسماء الحسنى فادعوه بها دا آیت سلور زائد په قران کې ښا یو دا مقام د اعراف 180 دویم ځل سوره طه آیت نمبر 8 کې او دریم سوره بنی اسرائیل 110 کې او سلورم سوره حشر سلیرشتم آیت کې اسماء الحسنى د پاره وسیله د دعا فبأي حديث بعده يؤمنون په کومه یو خبره پس د خبرې د الله نه به ایمان راوړي هغه سوچ گمراهی کی پری دی الله نبی لار خودن کې دلرا او پری د دی لرا په سر کشه د دی کې حیران او پریشان یسالونک عن الساعه دا نفی د علم غیب د نبی علیہ السلام تپوس کی استانه په بار د قیامت کې ایان مرساها مصدر میمی د په معنا د ارساها کله به واقع کېدل د قیامت بکلی نبی علیہ السلام ویلو جبرائیل تا مل مسئول عنها بعالم من السائل حدیث احسان وګوره مشکات کې د نیت د حدیث نه بعد لومبه حدیث قلت ورتو علم د وقود قیامت زما رب څخه د لا یجلیها لوقتها الا هو نبخکار کی دی قیامت لره لوقتها فی وقتها او وخت دی کې مگر یو الله ثقلت د علم د قیامت درونو پاسمانونو پزمکو لا تاتیکم الا بغتتن راب نشیتا استد قیامت مگر ناصابا تپوس کی استانا په بار د قیامت کی کانک حفیون عنها گویا کی تو خبردار د دی په بار کی تور تو بشکا علم د قیامت الله څخه دی لیکن اکثر د خلقنا نه پویږي ثقلت دا علم د قیامت درون دی ولیکنن چاته پته ولګي چې لس کال بعد به قیامت سوق به د دنیا ټک کارو کی خوب بم ورنشي د قیامت علم چاته میلاوش دا درون دی دا د مخلوق د وس کار نو ځکه الله ځان سره ساتلی نفی د تصرف د نبی علیہ السلام قلت ورتو لا املک لنفسي نفعا ولا ضرا زو اقدار نیم د خپل ځان د پاره نه د نفی او نه د ضرر لیکن آغا چې خوخه شي د الله او کچری ویزا عالم الغیب نو خامخا ما به زیات کړي ځان له فائدہ او نبو رسیدلې ماته اس تکلیف نه مزه مگر يرون کې او زیری ورکون کې هغه قوم لچ ایمان لري او زجر مشرکان لدا الله غزاد دی چې پیدا کړی تاسو د یو نفس نه او ګرځولې دی الله د دې نفس نه بیبي ددو بعض خلق د آیت آدم علیہ السلام او په حوا به لګي دا خبره غلطه ده خطا ده وی بچی نه پایدل نو شیطان ورتوي چې زما په نوم ورلنوم کې د ابن کثیر هم دا روایت راوړي عبد الحارث ورته نوم کې د نو بیا بدا بچی بدی پای نو ګورو شرک کړه هو د نبی نا د شرک احتمال چرته آیت عام ده او روایت د اسرائیلیاتو نه ده ثابت نه ده روایت ثابت نه ده په دې باندې مفسرین رد کړي دي اگر ضعیف د حافظ ابن کثیرم په کلام کړي دي اگر چې روایت د ترمذی شریف ده امام احمد سے مسند احمد کی پنځم جلد صفحه 11 باندې په دې روایت کلام کړي دي چې دا حدیث غریب ده معلول بالوجوه الثلاثه ده یو راوی پکې عمرو ابن ابراهیم ده چې قابل احتجاج نه ده دویم دا حدیث مرفوع نه دی بلکې قول د سموره دی او دریم د دې راوی حسن بصری دی او حسن بصری نه د دې آیت تفسیر د دې خلاف نقل دی کدا آیت هم د دې روایت د پاره وضاحت روایت کوي د آیت نو بیا حسن د دې آیت تفسیر د دې روایت نه غیر ولی کوي نو معلومی کی دا ابن کثیر وچ دا د اسرائیلیات نهر معاد صفحه 440 کی ابو حیان دام پدی باندې رد کئ قاضی لکی امثال ذالک لا تلیق بالانبیاء داسی قصې د انبیاء سره لایق نه دی قاضی بیزاوی لکی او بیا لکی تسمیه په عبد الحارث سره د دې نقل صحیح پکار دی تفسیر مظهری او بحر محیط دالی کړی
منار والام لیکي چې د دې روایت رد پکار دی. تفسیر مدارک هم وایي، قرطبی وایي عقلمن سړی به دې واقع پسې نه ځي. اوم جلد صفحه 338 باندې الله علم آدم الاسماء كلها، آدم علیہ السلام له د اسماء علم ورکړو. هغه عبدالحارث نوم څنګه یږدي، شرک فی التسمیه څنګه کوي، دا سی غلط خبره ده. وهو الذي خلقكم من نفس واحده، دا الله غزاد دی چې پیدا کړی تاسو د یو نفس نه آدم علیہ السلام. وجعل منها من جنسها، پیدا کړی دی الله د دې د جنس نه بیبي د یا منها د غسی پختې نه بیبي د د پاره چې آرامو کې دی هغه سره. فلما تغشا، کله چې پټ کی دا نر دی ماده لره. اوس خبر عام شو د آدم علیہ السلام او د حوا به خبره الیها باندې ختم شو، لیسکنا الیها. اوس دا فلما تغشا تګورا هر کله چې دا مذکر مؤنث لره پټ کی، حملت حملا خفیفا، دا مؤنث حمل واخلی حمل سپک. فمرت ای استمرت، نو پاتشی دا به پدی حمل سرا نورو دا حمل غټی. فلما اثقلت، کله چې دا حمل درون شي نو دعوا الله ربهما، دا خزه خاون دعا غواړي د الله نه چې رب د دې دوانو دی وی لینا تیتنا صالحا، کچری راکتا منګلا روغ بچه صالح، دلته مراد تی روغ بچه صحتمن، نو خامخا شوبه منګه د شکر گزارونه. فلما آتاهما صالحا، کله چې ورکی الله دې دوانو لا روغ بچه نو دی اگرزی اللہ لاہی صداران پاغ سکے چی اللہ ورکڑی دی لا عام جوڑا مراد چی اللہ ورلا بچے ورکی بیاوی پیران دیتا. فتعال اللہ اما یشرکون، نو دیرو چد دے اللہ داغنا چی دی دا اللہ سری صداران جوڑی. گورا یشرکون جمع راوڑو، دا دلیل دا دی خبری دے چی دا شرک فی التسمیہ آدم علیہ السلام و حوا بے نو جوڑا کر. دا خو نور مشرکان دی جمع دا، کدیت مراد وی نو بیا صیغه د تسنیه په کار وکړ. ایشرکون بیا جمع راوړي، آیا دی صداران جوړی د الله سره هغه څوک چې نشي پیدا کولی څه شی، او دی په خپله پیدا کړی شوي، طاقت نه لري د دی د امداد او نه د خپلو ځانونو امداد کولی شي. وان تدعوهم الی الهدی، کچری را بلی دی مشرکان لرا هدایت پلا، یعنی توحید پلا، نو تابیداری نه کوي ستاسو برابر ده په تاسو باندې، که تاسو را بلې دی لرا یا تاسو غلی پاتې شئ. که ته د دی له بیان د توحید کې او که نه کې دی نه مني. ان الذین تدعون من دون الله، بېشک هغه خلک چې تاسو ورته آوازونه کوئ ما سوا د الله نه، عباد امثالکم، دا بندګان دي ستاسو غوندې، دا خو ستاسو غوندې الله ته محتاجان دي. نو आवाज کې ورته نو پکار دا چې قبولتیا دیو کې ستاسو د فریاد. کچری تاسو رښتینی نو راضی به څنګه ته چې بابا را مدد شي، لوی ځوان را مدد شي د بغداد شاهي میرانا، نو ویزه دی ولا کړي د ټیکټ دی لېږلې د څنګه به راځي خپېشتا. الهم ارجل یمشون بها، یا د دې خپېشتا چې ګرځېدلو کې په دې سره بې خپو را مدد کیدونکې خو الله دی. ام لهم ایدی یبطشون بها، آیا د دې لاسونه شته چې نیولو کې پاغې سره، یا د دې سترګې شته چې لیدلو کې پاغې سره، یا د دې غوږونه شته یسمعون بها چې اورېدلو کې پاغې سره. بې غوږونو اوري نو الله اوري، دوی مړي اوري، نو ام لهم آذان یسمعون بها څنګه به اوري. قل ادعوا شرکاکم، ته ورته ووایه راوبلئ صداران ستاسو، ثم کیدوني، بیا زما خلاف تدبیر وکړئ، زما د مرګ تدبیر وکړئ. سورہ انعام آیت نمبر 80 کی تالوستیو، مالا مهلت مرا کوئ، تدبیر زما د مرګ وکړئ. فلا تنظرون، مالا انتظار مکوئ، مهلت مرا کوئ. ان ولی الله الذی، دا ډومبه خبره کې شک پیدا کېده د شکی چې دا خو تکبر دی. ولی یکلم الواحد قوما عطاشا علی دمه، دا یو سړی ټول قوم ته وي، ټول قوم ته وي چې ادعو شرکاکم ثم کیدونی فلا تنظرون، دا تکبر دے؟ جواب نا، تکبر نه دے، توکل دے. پچا پا یو مرگری، مرگری سوک دے ان ولی اللہ، تکبر نه دے، توکل دے. یقیناً زما مرگری اللہ دے، خواہ اللہ دی مرگری شوے پس دے. الذی نزل الکتابا،
اغزاد چرا لګلې د کتاب مرګرتیا د الله ملاویږي په کتاب د الله اور د الله مرګرتیا کوي د نیکانو سره. والذین تدعون من دونه اور هغه خلق چې تاسو ورته आवाजونه کوي ما سوا د الله نه لا یستطيعون نصرکم دی طاقت نه لري تاسو د امداد ولا انفسهم ينصرون او نه د خپل ځانونو امداد کولی شي. وان تدعوهم الى الهدى او کچری را بلی دی لرا په طرف د هدایت، هدایت قرآن و سنت، لا يسمعون ناوری و تراهم ينظرون الیکا او تب ویني دی لرا چې ګوري تا تسترګي کولاو کړي دي تا ته ګوري، وهم لا يبصرون دی نینی حق لرا اسی تا شک چهره ته ګوري خو حق نینی. خذل عفو عمل کوا د عفو لری کول د شرک آداب د دعوت دی. یا واخل صفت د عفو لهجه نرمه کا، الفاظ د احترام لهجه نرمه، مسئله گرمه. خذل عفو وامر بالعرف او امر کوا په توحید عرف الله د توحید بیان کوا. وارض عن الجاهلین او مخواړه د جاهلانو نه. و اما ينزغنك من الشیطان نزغ کله ته بیان د الله د کتاب کې نو شیطان به وسوسه اچي کنه، نو هر کله چې وسوسه واچي تا راشي تا ته د طرفه د شیطان نه نزغ وسوسه، فاستعذ بالله بیا پناه غواړه په امداد د الله سره. یقینا د الله دی اوریدونکي پوهه ذات. بېشک هغه خلق اتقوا چې یریږي د الله نه کله چې ورسېدي ته طائف یو خیال د طرفه د شیطان نه تذکروا نو دی یادی الله لرا ناصاپه دی وی مبصرون لیدونکي حق لرا. مبصرون مناهج الرشد لاری د رشد بیاینی مناهج الرشد. و اخوانهم اورونه د دې شیطانانو یمدونهم راکاږي دا شیطانان خپل ورونو را فی الغی په سرکشه کې. ثم لا یقصرون بیا کمې نه کوي په شرک کې قصر نه پرېږدي. و اذا لم تاتهم کله چې ترانه شدی تا په یو معجزې د دې د خوخي نفي د تصرف د نبی علیہ السلام نو قالو بیا دی وی لولا اشتبیتها ولید غورا نکړه دا معجزه تورتو. و انما اتبع ما یوحى الی من ربی یقینا ز تابع ما دا غس چې وਹੀ کی دی شما ته زما د رب د خوانا اغس شه دی ها دا بصائر من ربکم دا د زړه رڼاګانی دي ستاسو د رب د خوانا. جمع د بصیرت د زړه سترګې زړه رڼا ستاسو د رب د خوانا او دا هدایت دی او رحمت دی دا قوم د پاره چې ایمان لري. نو چې دور لوی کتاب دی نو لوی ادب پکار دی. ادب څه دی؟ آداب د قرآن. و اذا قرئ القرآن کله چې لسته شي قرآن هر کله قرئ مجهول راوړي هر سو کی لولی هر ځای کی لولی په هر وخت کی لولی قرآن د الله لولی. نو فاستمعوا له خوغ کی دی تفسمعوا نه وی فاستمعوا وی زیادت د حروف دلالت کی په زیادت د معنا. فاسمعوا په معنا د اوریدل واوره. فاستمعوا معنا خشوق سرا غور سرا ادب سرا انابت سرا رغبت سرا توجه سرا محبت سرا په جذبې د عمل سره ورته غوږ کېدی دا نه چې واوره نه معنا درنو کا ثقل د حروف و دلالت کی په ثقل د معنا. وان سیتو غلی شے چپ شے لعلکم چپ شے سمانا دا حرف آخر وګڼه خبره د الله دا نو فاستمعوا له نو وان سیتو دی پسی اگر مگر موای چونکی چنانچه موای قرآن خدا وی مگر داسی خبره دا لیکن داسی دا و لہذا داسی دا نا چپ شا دا حرف آخر مانا انسیتو دا دی دا پاس نور خبری مکوا لعلکم ترحمون خامخا چی پتا سو رحموشی. قرآن دی حرف آخر مانا نا پتا برحم کی او کدی پسی اگر مگر لیکن لہذا چونکہ چنانچہ دی کول او د دین اخوا دی خوانور خبری دی راغستی رحم نکیگی پتا قہر بکیگی. بعضی مفسرین آیت د مانزه سره لګی لکه شیخ الاسلام علامه ابن تیمیه وی دا آیت د مونږ د پاره نازل دی. فتاوی کبرا کی وی 143 صفحه هذه الآیت دالة على امر المامون بالانصات لقراءة القرآن
دا د مقتدی حکم بیانې چې مقتدی به د قرآن د قرات په وخت کې غلی وي کنه چې قرآن لسته کېږي نو فاستمعوا له جهري منځونو کې غوږ ورته کېده چې امام قرات کوي نو تاسو غوږ کېده ها سری منځونو کې ماسپښین او مازیګر انصتو چوپ شئ دهان کوي مستا خو غلی شئ په خوله مقتدیان بنوي ذکر فقرات الامام له قراءه امام قرات تاسو له قرات دے کر ها منفرد ځان لموس کوي یا امام چې جمع ور کوي نو من کا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب امام یا منفرد د پاره دے مقتدی حکم روایت کی مراغلے دے آیت تائید کئی چې من کان له امام فقرات الامام له قراءة احمد ابن حنبل سے بوئی اجمع الناس الا انها نزلت في الصلاه اجماع د خلق د پدی خبره چې دا آیت د مانزه په باره کې نازل شوه دی د موس په باره کې آیت نازل دی او پدی باندې مفسرین هم تصریحات کړي دي ابن قدامه لیکي ما سمعنا احد من اهل الاسلام يقول ان الامام اذا جهر بالقراءه لا تجزي صلاه من لم يقرأ دا قول دی امام احمد صاحب دے بیاوی هذا النبي واصحابه والتابعون والاوزاعي ومالك والثوري ما قالوا صلى احد ولم يقرأ خلف الامام فصلاته باطل المغني والجل صفتين صوتي وای چې قرات ونه کو منځ باطل دے دا وی چا نه دی ویری دا د نوې خبر راوي امام سیوطی وی لباب النقول صفحه 135 کې قلت ظاهر ذلك ان الايه مدنيه آیت مدنی دے منص مبارک نازل شوه نصفی وی جمهور صحابه وی چې ان الايه فی استماع المؤتم دا د مقتدی د پاره حکم دی چې دی بغوک کی د روح المانی وی چې شعبی وی ادرکت 70 بدریا ما اویا بدریان صحابه لیدلی دي یمنعون المقتدی عن القراءه خلف الامام چې منا کول به مقتدیان د قرات خلف الامام نا قرطبی وی نقاش وی اجمع اهل التفسير ان هذا الاستماع في الصلاه المكتوبه وغيرها ومجل 354 بیا موطا دی امام مالک کی زید روایت دے صفحہ 68 لا قراءت مال امام لا قراءت مال امام فی شیء مسلم دویم جل صفحہ 215 کی ہوئی اور موطا کی دی ابن مسعود دا روایت دے صفحہ 68 باندې لا یقرأ خلف الامام ابن تیمیہ وی په فتاوی کبرا کې چې د یو صحابی نمدان ندی نقل چې هغه په سکته کې با قرات کاو معلومه شو چې امام به سکته کوي دی به قرات کوي دا بدعت ده شیخ الاسلام سخت فتوا لګولې دا چې قاری خلف الامام حمار ده دویم جل صفحه 147 باندې لیکي اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا کله چې لسته شي قرآن خشوق سره غوږ کېدی دی ته غلی شئ خامخا چې په تاسو رحم وشي واذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفا یادوه رب ستا په زړه ستا کې په عاجزۍ سره او په یره یره ودون الجهر من القول او بغیر د تیزی وینا نه چغې مه وه بالغدو والآصال رب یادوه سبا او بیګا دی وینا جهر ثابت دی قرآن دون الجهر من القول بالغدو والآصال ہر وقت لا یادوا مکیگا د غافلیننا ان الذين عند ربك یقینا خلق چستا رب سخدی تابیدار رب ته مقرب دی ملائک لا یستكبرون عن عبادتی ځان غټ نه غنی د الله د عبادتنا تسلی وا کدی عبادت د الله نه کینو هغه شته کنه مقرب د الله د عبادت نه ځان غټ نه غنی ويسبحونه پاکی بیانی دا اللہ اثبات دا توحید اور رد شرک وله یسجدون او خاص یو اللہ تا سجدہ کئی تابداری کی دا اتباع دا ما انزیلہ کئی دریوانا مسئلی اخیری آیت کے راٹولی شوید تسلی توحید و بیان و دا شرک رد او اتباع دا ما انزیلہ گورے آیت دا سجدی تلاوت ش قرآن کی سوار لسجدی دی چې هر 16 ځل په یو مجلس کې د آیت تلاوت شي یو سجده واجبېږي احنافو په نسبت باندې څوارلس سجدې دي اولنې سجده دا آیت د سورې اعراف آخري دی چا چې واورېده سجده د تلاوت وکړه اللهم قوینا فی رضاک وخذلنا خیر الناس
یو ملګری دی د هغه والد صاحب و عالم وفات شوی دی. دعا وکړئ چې الله دې ورته بخښنه وکړي، الله دې ورله د